بسم الله الرحمن الرحیم. دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه نیغ په نیغه تاسو سره یو کس دی اسامه خان نامه ده وی چې وینې سره اودس ماتېږي او که نه او چې کوم بیان دي که نه هغوی د یو صحابي هغه دلیل پیش کړي چې په نیزه ولګېدل او بیا یې لمونځ کولو وی چې لمونځ ته د هغې جواب راکړي وضاحت وفرمایي د هغې دلیل سره. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اول مسله د قرآن پاک نه راخلی او په قرآن پاک کې چې مسله موجوده نه نو بیا احادیثو نه راخلی او احادیثو کې چې موجوده نه بیا اجماع نه او که اجماع کې هم موجوده نه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هلته کې خپل قیاس کوي. نو د وینه په مسله کې اول امام صاحب قرآن طرف ته رجوع کړې ده. غیر مقلدین وایي چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي او دلیل کې دا حدیث پیش کوي چې یو صحابي په غشي باندې ولګېده په لمانځه باندې ولاړو په دې دوران کې په غشي باندې ولګېد او وینه ترې روانه وه او د لمونځ سر ته ورسو او که چېرته په وینه ماتېدو باندې اودس ماتېدی نو دغه صحابي به سلام ګرځولې لمونځ به یې مات کړی خو معلومیږي دا چې صحابي سلام نه وګرځاو نو دا معنا چې دا وینې سره اودس نه ماتېږي. امام صاحب قرآن ته ګوري. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي چې بهیدونکې وینه او د خنزیر وینه خنزیر غوښه او الدم مسفو ولحم خنزیر دغه چې کومه دی دا نجس دي. قرآن کې ذکر دی. نو نجس شي قاعده او کلیه دا ده چې دا د بدن نه وځي نو بیا هغې سره اودس ماتېږي. د امام صاحب د وینو ماتېدلو سره د اودس وینو وتلو سره د اودس ماتېدو حکم وکړو او جواب کوي د دې حدیث چې دغه صحابي نه وینه روانه وه او لمونځ یې مات نه کړ. د دې جواب داسې کوي امام صاحب چې دغه صحابي په خپل لمونځ کې داسې مستغرق و چې دته دا اندازه نه وه چې زه په غشې لګېدلی یم. د صحابه کرامو چې ته حالات زندگی پړاو کې واورې نو یقینا چې تا ته به دا یقین وشي صحابه کرامو چې کله به لمونځ کوو نو دا به دنیا و ما فیها نه بالکل ناخبره و. یو صحابي متعلق راځي چې هغه کله لمانځه ته به ودرېده په سجده او رکوع کې بچو نو مرغان به راغل په هغه باندې به کېناستل هغو به وایي که یو شاخ دی ده تنه ده د کجورو یا د بوټي تنه ده بالکل به حرکت نه کوو او ډېر په خشوع خضوع سره به لمونځ کوو الله طرف ته به متوجه وو. نو دغه صحابي هم د الله سره مستغرق و په راز و نیاز کې و. دته د غشي چې کم تکلیف و دا مصیبت پته نه ولګي چې کله سلام وګرځو نو دته پته ولګېده چې دا خو ما باندې غشې لګېدلې. انوار الحق صاحب انوار الحق زاهدي صاحب د مسجد فند باندې تجارت کول څنګه دي او بیا دغه او بیا څنګه لاندې راښکته سلمان رو څه شي باندې رسته وي یا خو نرسي اچھا پرې انوار الحق زاهدي صاحب وایي چې د مسجد په فند باندې تجارت کول څنګه دي او بیا دغه پیسو ګټه په خپله خورې مسجد کې نه ورکوي دې څه حکم دی؟ یو گورنر غالبا د مصر گورنر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی ورغلی و چې واپس تلو ورته وی چې د بیت المال مال چې دا باندې تجارت وکړه یعنی مثلا د بیت المال 50,000 روپۍ دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مدینې ته ورته ووی چې په دې باندې تجارت وکړه چې کومه ګټه وشي استا شوه 50,000 روپۍ بیت المال کې جمع کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې کله دا راورسېدو نو
دې زوی ورته وویل چې دا ما ګټه وکړه بیت المال په مال باندې. حضرت عمر رضی الله بیت المال مال او ورسره د ګټه ورنه جمع کړه. نو لهذا وقف پیسې چې کمې دي جومات ته پر په دې باندې ځان ته تجارت نشي کولی. که چېرته تجارت دې پې وکړو ګټه دې پې وکړه نو هغه به هم وقف شي او په جومات مال کې جمع کوی، ځان ته د هغې استعمال روانه دی او تجارت کول هم په دې باندې جایز نه دي. که چېرته داسې وشو نو بیا به ته دا پیسې په جومات کې جمع کوی. حماد جان صاحب وایي چې د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منزل څنګه دی؟ عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منزل مناول یا المنزل دا جایز نه دی، ځکه چې عید میلاد النبی ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام ولادت ورځو کې دا بدعتیان چې دا عید المنزي یو خو ځان ته یو نوم ورکړی دی. عید دوه دي، وړوکی اختر عید الفطر و عید الاضحی لوی اختر. دا دریامې عید چې کم دی دا بدعتیانو ځان نه جوړ کړی. په دین کې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم خلق المنزي یا مناوي په دینیت باندې چې دې کې ثواب دی دا عین عبادت دی. نو چونکې دا عبادت عین عبادت یا ثواب په نیت باندې المنزي منو کوي نو لہذا د دین کې زیاتوالی دی. نبی علیہ السلام فرمی چې من احدث فی امرنا هذا فهو رد. په دې زما په دین کې چې څوک زیاتوالی وکړي او پکې وینه نو دغه رد دی، یعنی دا بدعت. نو بعضې خلک وایي چې عید میلاد النبی ته بدعت وایي، نو ولې تاسو دیوبند کانفرنس یا جلسې نور جلوسونه یا ختم بخاري باندې اجتماع کوئ او بعضې خلک پکې وایي چې یوم پاکستان باندې یعنی 30 مارچ مناو کوئ. مونږ جواب ورکوو چې دې کې دې ته مونږ عین عبادت نه وایو، دې ته یو قومي او ملکي تهوار وایو، خو دینی تهوار ورته نه وایو چې په دین کې اضافه کوونه. که په عید میلاد نبی علیه السلام پیدایش په ورځ باندې مناو کول ثواب وي نو بیا به صحابه کرامو هم ورځې مناو کوي، د اکابي تابعینو هم. نو ډېر بزرګان په دین کې تیر شوي دي، ټولې ورځې چې ته مناو کوې نو یوه ورځ به داسې خالي پاتې نه شي چې هغه د مناو کولو نه پاتې کېږي. مثلا نن ورځ دی، نن ربیع الاول دی، کم 19 ربیع الاول دی. نو په 19 ربیع الاول چې تاریخ وګورې زمونږ بزرګانو کې یو بزرګ خامخه پیدا شوي په دې 19 ربیع الاول باندې، نو دا به لمانځي 20 ربیع الاول به لمانځي. نو ټول بیا مونږ د عباداتو نه یعنی اعمالو نه پاتې شو. نو لہذا نه صحابه کرامو د لمانځلې نه نبي علیه الصلاة والسلام لمانځلې او نه حکم ورکړ. دا صریح بدعت دی عید میلاد النبی. او بعض خلک چې جواب کوي تاسو جلسې او جلوسونه کوئ نو دې ته مونږ عین عبادت نه وایو، د عبادت ولا ذرایع دي او عین عبادت ورته مونږ نه امید دی چې دغه رونه او پوه شوي. په دې خبره باندې علماء کرام د بدعتیانو ښه پوه دي چې عید میلاد النبي ته خلک دین وایي، عین عبادت ورته وایي. نو عین عبادت چې وایي یا مستحب عمل ورته وایي، نو مستحب تعریف وکړه چې نبی علیه السلام یو کار کړی کله کله پرېښي یا صحابه کرامو کړی، مستحب تعریف خدا دی. نو په دې کې چېرته عید میلاد النبي نبی علیه السلام چېرته کله کله کړی دی یا چېرته حکم کړی دی مستحب عمل لپاره یا سنت عمل چې کمی ثواب ولا عملی په دین کې به خامخا نظیر موجود وي. د عید میلاد النبي هیڅ قسم نظیر نشته، دا صرف او صرف بدعت دی. نو دل منځنو نه مناو کولو نه ځان اوسئ. ځنه خلک سیرت جلسې کوي په دې ورځو کې. یو بله دا چې 12 ربیع الاول باندې نبی علیه السلام پیدا شوی نه دی، وفات شوی ولا دی، په کې اختلاف دی. نو وفات په ورځ خلک عیدونه نه لمانځه، د یهودیانو کار دی. او د سره دا خبره چې په ربیع الاول کې د نبی علیه الصلاة والسلام غم المنزل هم په دې ورځو کې جایز نه دی. سیرت جلسې خلک پکې کوي نو هغې جواز شته سیرت جلسې، خو لیکن په دې ورځو کې نه دی پکار، ځکه چې د بدعتیانو سره مشابهت راځي. آج کل جو اثر خان صاحب وایي، خادینا مخکې خصوص سوال نشاه، اثر خان صاحب وایي چې آج کل جو احتجاج ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اسلام میں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے میں نماز پڑھنا مکروہ. اس کا جواب ملاحظہ کرے. شکر. اول سوال جواب دا دی چې نن سوا چې کم احتجاج کوي د حکومت خلاف جیوائی ولا زمونږ ملګري، د دې احتجاج بالکل جایز نه، بلکې د کې ثواب دی. صحیح نیت باندې کوي چې زمونږ چې کوم حکمرانان دي دا د اسلام خلاف چې کوم سازشونه کوي، کومه د غیر مسلمه ایجنټا باندې کار کوي، دینه بچ کولو دپاره احتجاج کولو. د احتجاج دومره لوی کار وکړو چې
ځینې خلک دا ګوري چې عمران خان خو استعفا ورنه کړه د احتجاج څه فایده نو اوږد نظر یې نشته بصیرت پکې نشته دغه احتجاج د اسلامي د مسلمانانو د علماء کرامو احتجاج ټوله دنیا ولید د انټرنیشنل سطح باندې نو دنیا مخکې دا کوشش کوو چې په عمران خان باندې ځینې خبرې ومنو اوس عمران خان تا د سره ویلی نشي هغه وایي چې دوی سره دومره مضبوط اپوزیشن دی ورسره دومره مضبوط خلک دي چې عمران خان که مونږ دپاره یو کار وکړو مثلا هغه ورته وایي چې اسرائیل تسلیم که نو دغه زور او دغه طاقت چې ولیدو نو قطعا ویلی نشي ته اسرائیل تسلیم که عمران خان به وایي چې زه څنګه تسلیم که ما سره دومره سخت کسان دي چې هغه د دې مخالفت کوي مخالف دي نو ټوله دنیا ولیدل چې علماء کرام الحمدلله ډېر مضبوط دي مسلمانان د دین والا خلک په دین مین خلک په پاکستان کې ډېر زیات دي نو عمران خان نه به داسې مطالبې نه کوي که مطالبات یې وکړي نو عمران خان به انشاءالله چې دغه جرأت نه کېږي چې هغه به دا فیصلې وکړي چې هغه غیر مسلمه په حق کې وي د پاکستان یا د اسلام په مخالفت کې وي داسې فیصلې به قطعا نه وکړي انشاءالله نو احتجاج کول په صحیح نیت باندې ثواب دی او جهاد فی سبیل الله دی جهاد خو معنا چې کومه ده جهاد یو لفظ دی دا خاص لفظ نه دی عام دی په دې کې قتال فی سبیل الله هم داخل دی او په دې کې دین دپاره کارونه کول ښه کارونه کول هم داخل دي دا په قرآن کې هم راغلي وجاهد به نه تاسو مور و پلار سره هم جهاد یعنی ښه عمل سلوک کوي ته جهاد ویل شي نیک کارونه کول په اسلام دپاره کم کار چې کوي دعوت تبلیغ کول دا جهاد فی سبیل الله د مدرسو کې سبق ویل جهاد فی سبیل الله کې البته قتال چې کم دی یو خاص لفظ دی چې صرف او صرف قتال فی سبیل الله یعنی مقاتله چې کفارو سره کوي دې ته استعمال جهاد عام دی دا په قتال باندې هم شامل دی او نور دینی کارونو باندې شامل نو جهاد فی سبیل الله په حکم کې دا احتجاج چې په صحیح نیت باندې څوک کوي الله رضا ده پر او ډېر څه حاصل شول په دې احتجاج سره ان شاء الله چې نور به هم حاصل شي او سره دې سره محمد عمر صاحب خپا دوی چې په لاره کې لمونځ کول چې لاره کې خلک تېرېدی شي نو لمونځ مکرون دی مکرون په هغه لاره کې دی چې خلک مخکې ځي راځي نو مخکې خو دوی لاره بنده کړي خلکو ته نو یې نه بعد لمونځ کوي نو چې لاره کله کولاوي بیا لمونځ نه وي پکې چې کوله بند شي نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما امت باندې دا الله رحم کړي چې ټوله ځمکه یې جومات ګرځولي د هر ځای کې لمونځ کولی شي جواب مونږ درکو محمد عمر صاحب تاسو له اوس خالص خان صاحب که مونږ دا څه مسله غلطه کړې چې قرآن او حدیث خلاف نو تاسو ویلی شي کني پروګرام خرابولو کوشش مه کوئ ډېر خلک دې نه استفاده کوي لرې مسافر دي چې هغو ته ځنه مسلې ځکه امامانو ته ځنه مسلې تپوس ته وکړي نو دوی ته مستحضر نه وي کتاب یې نه وي کتلی نو دې نه ډېر څه زده کوي خلکو مقتدیانو ته جوابونه ورکوي یو مسله دیني څوک زده کړي 100 رکعاتو ثواب دی ډېر ثواب دی په ناسته باندې دومره ثواب میلویږي پروګرام خرابولو کوشش مه کوئ عبدالمقصد فقیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ مفتی صاحب د مسجد کارپیټ مدرسه کې استعمالول شي چې کله د جمعات نه کم یو شی زیاتی شي په جمعات کې چې استعمال کیږي هغه شی بهر نه په مدرسه کې او نه په کور کې یو ځای کې نشي استعمال چې کله زیاتی شي نو بیا د جمعات د پاره یعنی کم کارپیټ ته زوړ د جمعات ته پیسې ورکړه مدرسې طرف نه لګي پیسې هغه پیسې په جمعات کې استعمال کا او کارپیټ په مدرسې کې استعمالول شي چې کله په پیسو والے په کور کې هم استعمالول شي مومن ماهر صاحب وایي چې مفتی صاحب حکومت هندوانو له 400 مندرونه جوړوي اعلان کړی دی او بل خوا مدینه ریاست نوم هم اخلي دې دپاره څه دا زندقت زندیق دی د عمران خان چې علماء کرام مخالفت کوي ته وایه چې بیا کوم زرداری یا نواز شریف په زمزم ولمبېدلی دی چې هغه مخالفت نه کوي د زیات ځکه کوي چې د زندقه کوي زندقه دې ته ویلی شي چې د اسلام په جمع کې غلط کارونه کوي نوم د اسلام اخلي او کار غلط کوي نو دې چې کم کار کوي غلط کار مثلا که شراب اسکي دی هغه ته وایي د اسلامي ریاست کې اسلامي شراب دی
مندرونه جوړوي. دا اسلامي ریاست چې دی مندرونه غیر مسلمه ته جوړول په هغه کې چې دوی ټکس ورکوي، جزیه ورکوي، بیا جایز دي چې کله جزیه ورکوي. لیکن دی چې کوم په د اسلام په نوم کې چې نوم اخلي او کارونه کوي غلط دا زندیقت دی. نو زندیق حکم دا دی چې هغه نه به سر قلم کوي. نو ځکه علما کرام فلیکسیبیلیټي چې کوم یعنی هغه نرموالی نشته ده علما کرامو ته د په حق کې نرم کیږي. نه فضل الرحمن صاحب چې کوم دی مونږ خو سیاست سره کار نشته، خو دومره مونږ اورېدلي چې فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغه کې ډېر جمهوریت په حوالې سره ډېر نرم کیږي، فلیکسیبل دی. خو د ده دپاره پکې نرموالی نشته ځکه چې دی زندیق دی. نواز شریف که غلط کارونه کول نو اسلامي جامع نه ورکړ، نوم یې نه دی ورکړی. دی هر یو کار چې غلط کوي هغه ته مدینې ریاست وایي او دنیا ته دا پیش کوي چې یعنی چې زه ښځې ګډوم او په سړکونو باندې دا اسلامي ریاست دی. یعنی اسلامي ریاست کې دا کارونه کوي. دی په خپل چې کوم د خرافات دي، کوم د خواهشات دي، هغه خواهشاتو ته د اسلام نوم ورکړی دی. په دې وجه باندې علما کرام د عمران خان زیات مخالفت کوي. ځینې خلک وایي د عمران خان خو څه کفر کړی دی، عمران خان زندیق دی. نواز شریف چې کم دی هغه مونږ وویل چې په زمزمو باندې غسل نه دی کړی چې پاک دی، نه زرداری پاک دی، خو په دنه ډېر بهتر دی، کروڑها درجې بهتر دی ځکه چې اسلامي نوم باندې غلط کارونه نه کوي. دی په ریاست نوم ورته استعمالوي او ځکه قادیانیان ټولو نه سخت ترین کافر او مرتد چې کم دی هغه قادیانیان دي. دوی ځکه چې د مسلمان نوم اخلي دا داسې کار چې څوک یو کپنی دا چې هغه یو سیز جوړوي، یو کپنی خاص، نو بل سړی دی هغه 2 نمبر سیز جوړ کړي او کپنی نوم ورکوي. مثلا کپنی زما دا ټویټه کپنی دا زما، نو بله کپنی دا هغه ګاډي جوړوي 2 نمبر یا 1 نمبر جوړوي، خو زما کپنی نوم ورکوي ټویټه. نو زه به هغه خلاف څومره اکشن کوم؟ دغه بغاوت دی که نه؟ نو دغه رنګې قادیانیان یو بل دین چې کم دی په هغې باندې عمل کوي او نوم ورکوي د اسلام. نو ځکه مسلمانان د قادیانیانو ډېر مخالف دي. یعنې د نورو کفارو دومره مخالفت نه کوي، د قادیانیانو ځکه کوي چې دا قادیانیان زمونږ نوم ولې پټوي. کم زمونږ د اسلام نوم دی هغه دی نه استعمالوي. کفر چې کم دی، یهودیت نوم دی چې کم د دوی دین دی هغه نوم دی استعمالوي، خو نوم خو د زمونږ نه استعمالوي. نو دارنګې عمران خان سره چې بغض کوي علما کرام عمران خان سره یعنی زیات تر د نواز شریف نه زیات بغض کوي، د زرداری نه زیات بغض کوي، صرف او صرف عمران خان سره په دې وجه باندې چې دی چې کله نه راغلی د اسلام په نوم باندې غلط کارونه، نوم د اسلام اخلي او خلک وایي دا عاشق رسول دی. آیا تاسو داسې عاشق رسول لیدلی چې هر سهار سر د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه چارې راکاږي؟ داسې عاشق تاسو لیدلی چې هر سهار راپاسې خپل مشوق په زړه باندې چړې راکاږي؟ داسې عاشق تاسو لیدلی؟ دغه دی که نه عمران خان هر سهار راپاسې ګیره باندې چړې راکاږي نبي علیه السلام په زړه باندې. نبي علیه السلام ته خو اعمال پیش کېږي که نه؟ نو دی چړې راکاږي، هغې باوجود د عاشق رسول دی. هغه علما کرام، هغه طلبه کرام چې په مدرسو کې وظیفې خوري، نیک علما کرام، نیک خلک، هغه طرف ته هغه ته ښه وایي، علما کرام مخالفت کوي د په مقابله کې. نو هغه خلک کو په متم پکار دی، هغه په ذهنونو باندې، هغه په علم باندې. نو الله ته بس جواب ورکوي. دنیا 2 ورځې زندگی ده، دا تیریږي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله لا به جواب ورکوي. علما کرام په مقابله کې داسې سړي ته ودرېږي چې هغه د نبي علیه السلام سخت دشمن دی، نبي علیه السلام په زړه باندې چړې راکاږي. نو ته به نبي علیه السلام ته جواب ورکوي. نبي علیه السلام ته به هغه به تا ته وایي یا به حوض کوثر کې به ورته جواب ورکوي چې ته کوثر ته ورشې ودرېږې، زما دشمن ته ودرېدلی وې، علما کرامو خلاف زما دشمن سره ودرېدلی و، نن ما نه آب کوثر غواړې، نبي علیه الصلاة والسلام ته به څنګه جواب ورکوي؟ محمد خان صاحب وایي بره یو سوال دی مفتی صاحب حکومت دی جواب مونږ درکو. محمد خان صاحب وایي د قبرستان د پاره وقف شوی ځمکه باندې بوټي ځمکې مالک استعمالولی شي؟ بوټي که نه، قبرستان د پاره چې کومه ځمکه وقف شوې ده نو د هغې کم شنه بوټي دي هغې استعمال روانه دی. وچ بوټي دي کم وچ وي هغه استعمالولی شي، هغه راوړلی شي.
خو هغه چې کوم متولي دی هغه یې راوړلی شي. چې شنه بوټي دي هغه د نه استعمالوي. نو کتابونو لیکلي شنه بوټي دي په قبرستان کې پراته وي. هغه هم ثنا وایي ذکر کوي. د نه علاوه نوره هم پکې مصلحتونه شته ده. نو شنه بوټي استعمالولی وچ بوټي استعمالولی شي. که واقف چې کم دی د قبرستان د پر ځمکه وقف کي خو دې شرط دا ولګي چې د دې بوټي به ځان ته راوړم. نو دا شرط چې لګولي دا شرط جایز دی وقف دپاره. یو بدعتي پنجپیری مفتی دی داسې خنثی مشکل ګیره غوندې نشته. نو هغه په یو سوال جواب کې ویلي دي چې هغه تکفل چې کم دی که نه وایي تکفل ته چې کومې پیسې جمع کېږي دا د چندې حکم لري لکه مدرسو ته چې مونږ تبرعاً پیسې ورکوي. نو کم بدعتیان دي هغو کې بصیرت یا فقاهت پکې نه وي. سبق په کې دي شي ډېر ویلي خو په مسله باندې تکفل مخالفت یې کړی. تکفل چې دا خو مفتی تقي عثماني صاحب چې متبادل دی غرض دی بیمه خو دا هغه مخالفت کړی وی چې یاره مدرسې ته څوک چندې ورکوي نو بیا هغه چندې باندې بیا ته خپل کاروبار کوي او دا کوي. نو دومره نه پوهېږي چې وقف چې کومې پیسې وي وقف ته شرایط لګولی شي. چې کومې پیسې وقف کې هغه ځان دپاره شرط ولګوي زه به زه خپله استعماله زما بچي به استعمال. او په مدرسې ته چې مونږ چندې ورکوو هغې کې مونږ دا شرط نه مونږ بس ځان له تبرعان ورکو بس صدقه وي هغه بیا مونږ خپله نه استعمال پې کې مونږ دا شرط نه لري. نو لحاظه د بدعتیانو چې کم مفتیان دي هغه هم فقاهت او بصیرت نه لري په مسلو نه پوهېږي غلطې مسلې کوي. کني تاسو واورئ او زمونږ خو الحمدلله چې دغه 15 کلونه دا کار دی تاسو کتلی شئ که کومه مسله داسې وي چې قرآن او حدیث خلاف نو مونږ ته په میسج کې راولېږئ چې مونږ یې درسته کړو. خو دې بدعتیانو اوسه پورې لا جرأت نه دی کړی صرف کنځلې کوي او مسایلو متعلق چې دا خپله ورته پته نه وي نو هغې کې به څنګه تنقید وکړي. دې نه بعد حارث صاحب جزاکم الله ته جواب ورکړی دی. محمد حدیث صاحب وایي چې دکاندار مسجد سے کولر بر کر کے لے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہ. کمې اوبه چې جومات ته پر چا وقف کړي دي که هغه وایي چې هر څوک یې ترې وړلی شي هینډ پمپ چا پکې کندلی دی کوه یې پکې کندلی نو واقف وایي چې هر څوک استعمالولی شي نو کلي ولا استعمالولی شي. که هغه ویلې ما د جومات ته وقف کړي نو نه دکاندار چې اوبه دکان ته وړي ګناهګارېږي که کور ته څوک اوبه ته وړي ګناهګارېږي. که واقف وي چې ما صرف لمونځګزاره خلکو دپاره وقف کړي چې لمونځګزاره خلک ته اوبه څکي غسل دې پې کوي او اودس دې پې کوي بهر دې نه وړي نو بیا یې څوک بهر وړي یو ساس کې بهر وړي ګناهګارېږي. امید دی چې حدیث صاحب تاسو له به جواب ملو شوي. کرامت افریدی صاحب وایي چې فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا ثابت ہے کہ نہیں. فرض المنځ نه بعد اجتماعي دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې فرض المنځ وکړي اجتماعي دعا نبی علیه السلام نه ثابته نه ده نه د فرضو نه بعد ثابته ده نه د سنتو نه بعد ثابته. البته د دعا کول که اجتماعي وي او که انفرادي وي دې کې ګناه نشته یعنی مستحب عمل دی ثبوت خو شته که نه دین کې. نو که څوک د فرضو نه بعد اجتماعي دعا کوي کله کله یې کوي او کله یې نه کوي یا هر وخت یې کوي دوام پې کوي خو څوک چې نه کوي هغه باندې بد رد نه وایي یا څوک سنتو نه بعد اجتماعي دعا کوي دوام دې پې کوي خیر دی خو دوام دا معنا نه چې د التزام کوي چې څوک یې نه کوي یا بعض خلک په دې مقتدیان نه دي پوه کړي مقتدیان لا پاسي نه چې څو پر امام دعا نه کړي مقتدیان دې په مسله باندې پوه کړي چې دا یو مستحب عمل دی کولو کې ثواب دی نه کولو کې ګناه نشته. نو بیا که څوک اجتماعي دعا فرضو نه بعد کوي سب جایز دي او که سنتو نه بعد کوي. ځینې بدعتیان پکې وایي چې د فرضو نه بعد ثبوت شته د سنتو نه بعد نشته. نه د فرضو نه بعد اجتماعي دعا ثبوت شته نه د سنتو نه بعد شته. مستحب عمل دی که څوک یې کوي ګناه پکې نشته خو التزام چې پکې کوي نو مستحب عمل کې چې التزام کوي دا به بدعت ګرځي ګناه ګرځي. کرامت افریدي صاحب جواب به تاسو ته ملو شي. نو په دې کې د امام صاحب تابعداري کوي چې تاسو جمعات امام دی که دعا کوي نو دعا ورسره کوي که نه یې کوي بیا یې مه کوئ او تاسو خپله چې امام مقرر کړی دا په مسایلو باندې ښه پوهېږي نو امام تابعداري کوئ که نه خپله په دې مسلې کې بیا امام یې تابعداري نه کوي دعا کوي او نورو کې کوي ته بده خبره. محمد عمر صاحب کور کې څوک خپل ښځې سره جمعات سره لمونځ کوي به جمعات کولی شي. څوک جمعات کې لمانځه نه پاتې شول نو کور کې د خپله بیبي یا نور مشومان یا د ودري نو هغه دی وکړي جمعات لمونځ دی وکړي کېږي. نو عتیق الرحمن صاحب مفتی صاحب چې قبر ختم شوی وي نو په هغې کې
په هغه کې قدم څنګه دی چې قبر بالکل ختم شوی وي که نه بالکل نو هغه کې خو ته کارم کولی شي هغې کې کور جوړولی شي کې تاسو نو بل قبرستان ځمکه کې چې قبر ختم شي نو هغې کې کورونه خو نه شي جوړولی بل قبر به جوړی پکې او که قبرستان ځمکه نه یوازې ځان ته چېرته قبر وي هغه ختم شي نو هغه ځکه ته آبادي کولی شي سړک پې جوړولی شي لاره په جوړه قدم پې ښودلی شي چې ختم شوي وي قبر نو قبرونه چې دا ختمولو دپاره دي دا به یو ځل ختم کېږي رحمان الدین صاحب اثر خان صاحب شکریہ جناب مفتی صاحب الله آپ کی زندگی الله دې تاسو په زندګۍ کې برکت واچي عمر کې دې برکت وي الله دې تاسو ته حلال رزق نصیبه وګرځي او ساجد خان صاحب چې غیر مذهبه د لاسه څه خوړلی شي غیر مذهبه خلک چې هغه د لاسه حلال څیزونه خوړلی شي هغه سره کېناستلی شي هغه سره خوراک هم کولی شي معاملات دي تا ورسره نوکري ده یا ورسره په بهر ملک کې ارس معاملات ورسره کولی شي خو لیکن هغه ذبیحه چې دوی حلالاو کی هغه دوی حلالا جایزه نه دی حلالا د دوی ولا ذبیحه چې کومه ده هغه جایزه نه ده نوره دوی سره نستی ولړي دا جایز سدیس احمد خان صاحب سوئی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ عمران شعیب کو کتا بولنا کیسا ہے ایک مولوی نے کہا ہے آیا قرآن یا حدیث میں ہے انسان کو کتا کہنا پلیز جواب نہ سدیس احمد صاحب عمران خان انسان دے د یهودیانو د کافرانو په ایجنډا باندې کار کوي دې کې شک نشته ده خو سپی قطعا نه دی نه خر دی نه سپی دی انسان دی او انسان مخ ورانول که عمران خان مخ وي او که د هغه چې کوم ټرمپ دی هغه مخ ورانه دا انسان چې تخلیق کړی الله پاک په خپل لاس باندې کړی دې لاسونه مخونه ورانول یا دې ته البته اعمالو په بنا باندې علماء کرام چې وایي چې کله قرآن کې الله فرمایي فمثله کمثل الکلب کفارو ته الله ویلي عمران خان ته کافر خو نه شي ویلی کافر ښکاره اولئک کالانعام بل هم اضل وایي داسې وایي دا اعمال دا سپین هم بدتر دي داسې ویلی چې اعمال یې سپین هم بدتر دي چې اعمال یې بالفرض سپین داسې نه دی سپی دی سپی ورته نه شي ویلی او خنزیر ورته نه څوک چې ورته وایي ګناهګار دی که عالم یې ورته وایي که او دارنګې ورته جاهل وایي که اومي ورته وایي ګناهګار دی رحمان صاحب تا جواب ورکا سرخان ته جزاکم الله سدیس احمد خان صاحب ته مونږ جواب درکړي تاسو له رحمان الدین صاحب جزاکم الله عبدالمقصد فقیر صاحب مفتی صاحب یو کس ته وایي چې ماته موبایل واخله تا ته په کستونو پیسې درکړم جایز دی دا طریقه کار دی چې اول به ته ځان له موبایل والې یوه سودا دې وکړه که نه ځان له دې موبایل واخیست په 10,000 روپۍ باندې په نغدو بیا په بل کس باندې په 12,000 یا په 15,000 په کستونو باندې خرڅ کړه بله سودا وکړه خو یو سودا کې به دوې سودا نه کوي چې هغه له پیسې ورکړه ځان له موبایل والا ما ته به چې پیسې کس له ورکړي ځان له موبایل والا ما ته به پیسو کې بیا هغه راکوي 12,000 راکوي نه سودا به اول کوي اول به ښه بهترینه سودا کوي موبایل به اخلي ځان له په نغدو او بیا په کستونو خرڅوي چې کم طریقه کار په بازارونو کې روان دي چې 10,000 روپۍ چا نه څوک درکړي چې والا ځان له موبایل مالا بیا 12,000 راکړي دا طریقه جایز نه ده سودا به کوي دوی یو به ځان له کوي یو به ده له رحم اثر خان صاحب څه وایي جواب مدر کو رحمان الدین صاحب وایي چې دا ناجایز دي کم شی یا چې ناجایز دي بیا سوال راولې ظاهر خان صاحب چې استاد یې د تقدیر په مسله مو پوهه کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیلی دي چې دا خلک په تپوسونه کوي یو بل نه چې دا څنګه او دا څنګه وایي چې آخر کار کې به داسې راشي چې وایي به چې الله پاک د ځمکه اسمانونه پیدا کړي او خلک یې پیدا کړي د الله پاک چا پیدا کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام
یعنی دې وخت متعلق کې ویلي چې داسې خلکو نه ځان بچ کوي. او بل تقدیر په مسله کې بحث مباحثې نه ځان بچ کوي. اسانه طریقه درته وښیم د تقدیر مسله دا ده چې الله پاک چې کله انسان پیدا کړ نو هغه له پته وه چې دا انسان به دغه غلط کار کوي او دا به ښه کار کوي، هغه ولیکل. نو په دې کې زمونږ خپل غلطي الله پاک انسان پیدا کړ نو پیدا کړ الله ته پته و چې دا انسان چې زما پیدا کړ دا به یعنی په خپل خوشاله باندې په خپل اختیار باندې به دا غلط کار کوي، دا بل سړی وژني او دا به بیماریږي او دا ټولې مسلې په تقدیر کې الله ولیکلې. نو انشاءالله امید دی چې تقدیر په مسله پوه شوي. الله دې حنیف ورغزي صاحب ستاسو عمر کې په مال کې بچو کې الله برکت وشي. عبدالرحمن صاحب وایي چې نواز شریف کومه ګیره پرېښې ده بوز ما کوه چا کې چې غلطي وي هغه بیانولو کې ما ټرګټ کوه د علماو کار نه دی. یقینا عبدالرحمن صاحب ما خو دا وویلې چې نواز شریف چې په زمزمو نه دی لمبېدلی غسل دی کړی نه زرداري داسې مې ویلي دي چې هغه خو هم دغه څیزونه دي خو هغه د اسلام په نوم باندې غلط کارونه نه کوي داسې مې ویلي. عمران خان خو وایي زه اسلامي ریاست نوم د اسلام ورکی کار غلط کوي نو دا زندقت ته وکنه زندقه سشته ویل شي د قادیانیانو تمونګه زنديق زکه وایي چې د اسلام په جما کې غلط کارونه. نو دارنګ نواز شریف هم چې نواز شریف سره ودرېږي په مقابله د علماء کرامو کې هم دا حکم دی حوض کوثر کې و نبی علیہ السلام ته څنګه ودرېږي چې ته نواز شریف سره ولاړ وې د علماء کرام په مقابله کې بیا ولاړ وې نبی علیہ السلام نه حوض کوثر وبغواړي چې ته بګيري سړی سره ولاړ وې چې نبی علیہ السلام زړه ته تکلیف رسي چار څوک ته کنه شریف ته کې عمران خان دی نو ته بیا به نبی علیہ السلام نه حوض کوثر باندې وبڅنګ غواړي په کومه خله به غواړي نو دا خو نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکړي کنه شریف ته قضا شهباز شریف ته کې عمران خان نبی علیہ السلام زړه باندې چړې راکاږي نو څنګه ور سره ودرې کته دی وبندې ک پنځ پیرې ک برېلې چې مسلمان خوې کن نبی علیہ السلام امتی خوې عاشق رسول خوې کن نو چې عاشق رسول یې نو ته څنګه د نبی علیہ السلام دشمن ته ودرېږي چې هغه سره ودرېږي چې هغه ګیره کړي اول دی ګیره پرې دی نبی علیہ السلام دشمنی د ظاهري تور باندې پرې دی پټ خو مون کار نشته شر ظاهر ته ګور نبی علیہ السلام سره دشمنی نه کوي نبی علیہ السلام په زړه چړې نه راکاږي نو مونږ به ور سره ودرېږو کني دا څه کس سره قطعا نه ودرېږو مونږ نبی علیہ السلام سره ودرېږو چې حوض کوثر کې وبره عمران خان نواز شریف دغه غندونو نه دی الله مونږ وساتي او بالکل یقینا منیر تاسو له جواب بل ملګری هم درکو چا درکو جواب عبدالرحمن تعالی منیر ماهر صاحبین په مسله باندې پوه شو ماهر صاحب تعالی خپل جواب در عمر علي مفتی صاحب مفتی منیر شاکر بیان اوریدل سه خطا سو بار کله فلانکې سړی څنګه د فلانکې څنګه دا تاسو فقہی سوال دی د الله بندگانو تاسو زدل د چا وکیل یم مقرر کړم چې کله تاسو د فلانکی مولا وکالت کوم د فلانکی مولا وکالت تاسو ته خو مسائل بیانوم تاسو ته مسائل بیانوم چې کوم مسائل تاسو ته ضرورت ته په ژوندۍ ته مخ ته رزي زکات مسائل دي د نوی مسائل کپنې جوړ شوې دي شیرز دي تجارت مسائل دي د سود مسائل دي بینګ مسائل دا تاسو ته بیانوم معاملات دي که عبادت دي تاسو ته دا بیانوم د پر نه نه چې چا وکالت کو چې فلانکی سړی وکالت کوم د فلانکی وکالت د پر نه نه نو امید دي چې سوالونه بار لګي او چا په باره کې شخصي مانه سوالونه تاسو نه وکړو چې فلانکی څنګه دی فلانکی څنګه دی زه دا چا د وکیل نه دلته زه خپل ځان ته الحمدلله دلته ځان ته خلکو ته مسائل بیانو نو تمانه د خلکو وکالت تاسو د پاره وکړم عبدالرحمن صاحب وایي چې پنځ پیر والو کې شکر الحمدلله بدعتي نشته بدعتيان خو مونږ ته بدعتي چې څوک افراط کوي هم بدعتي دي که څوک تفرید کوي هم بدعتي دي که څوک په دین کې کموالی کوي افراط هم بدعتي دي که څوک یې زیاتوي هم بدعتي تفرید کوي افراط او تفرید چې کوي بدعتي دي نو تاسو ملګریا تاسو په دین کې تاسو اولیاء کرامو تصوف د دین و شوبه ده تاسو په دین کې نه باندې کمای کوي کنه کوي دارنګ د کم بدعتيان چې کم دي دغه غیر مقلدین شل رکعت تراوی دي دوی کمای کنه کمای پګړې او ټوپې په سرول پکار دی وینا نه دی پکار خپې وینځل پکار دی دوی وښنا جورابي دي ما وینا دین کې کموالی کوي کنه دارنګ بدعتيان وګوره عید میلاد النبی په دین کې نشته دین کې وراشي څوک یې زیاتې څوک یې کمای
علماء دیوبند ځان نه جوړ کول، علماء دیوبند په مسلک مشرب باندې روان شه، افراط و تفریط نه ځان بچ کا. بدعتیان دواړه دي، څوک یې زیاتی کوي هم بدعتي دی او که کمی کوي هم بدعتي. او چې ضرورت دین نه پکې انکار راشي نو بیا زندیق دی، لکه دا مرتد دی، لکه قادیانیان. منیب الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان الدین شهتوت صاحب وایي چې د لنډې ګیرې پرېښودل څه ثواب شته؟ نه، ګیره رخیلو کې چې څومره ګناه ده په لنډولو کې هغې نه زیاته ده، ځکه چې کومه لنډه ده هغې ته خلک ثواب وایي، او چې کومه رخیل یې ده هغه خو کله نه کله ګناه وایي، کله کله به ګناه نه بچ شي که نه. چې ګناه وایي نو انشاءالله زړه دې بیا ضمیر دې ملامته کوي، فرشته سړي سره وي که نه، سړي سره خامخا یو فرشته لګېدلې ده چې هغه سړي ته په ذهن کې اچوي چې دا غلط کار دی او دا به چې کله د ګیره نه وړه غوندي نو هغې ته بیا سړی ګناه نه وایي، دا په دې نه بدتر ده، نو ګناه ده پکې، ثواب پکې نشته. لنډې ګیرې جواب مې درکړو. کاشف رحیم صاحب الله ته په علم نصیبه کی، الله ته په عمر کې برکت واشي. جزاکم الله کاشف رحیم صاحب، تاسو موږ دعا وکړه، خیر کو بیا تاسو له ټولو دعا کو. او داسې منیر ماهر صاحب داسې مصلا طیب مولا ورکا پاغه تپوس وکړه، او رحمان صاحب ته زه جواب ورکړی، ډېر ښکلی جواب به یې ورکړی دی. ښه سوالونه د مولانا صاحب سره مشته ده، خو تاسو نه د مې مخکې تیر شي مانه. عبدالمقصد فقیر صاحب جزاکم الله، الله تعالی اجر درکړي. اشاد صدیقی صاحب الله تعالی هم اجر درکړي. عتیق الرحمن صاحب په لمونځ، مفتی صاحب په لمونځ کې چې چا عبارت پځای ابرار پځای څوک ابرار نو ماتیږي، دې سره لمونځ نه ماتیږي. هغه غلطه ذلت القاری شو وګوره نور الازاح کې چې معنا ورسره که معنا ورسره بدله شوه، خو قرآن کې هغه یعنې غلطه معنا یې نه وي، معنا ورسره بدله شو. یعلمون تعلمون په ځای معنا بدلیږي، یعلمون یو معنا ورکوي غیبه صیغه، او تعلمون مخاطبه صیغه، معنا ورسره بدلیږي خو غلطه معنا نه ورکوي. نو که داسې معنا یې ورکړه چې داسې لفظ په قرآن پاک کې بدل کړه چې هغې معنا هم غلطه وه، لکه خلقه په ځای هلکه وویل، خلقه پیدایش ته ویلی شي او هلکه طبیعي ته ویلی شي، نو داسې معنا یې ورکړه نو بیا ورسره لمونځ ماتیږي که نه؟ لمونځ ورسره نه ماتیږي. قرآن کې چې یو لفظ راوالی بل ځای کې ووایي غلطۍ سره دې سره لمونځ نه ماتیږي، خو که معنا ورسره داسې بدله شوه چې یعنې غلطه معنا یې ورکوله بیا لمونځ ورسره ماتیږي. امید دی چې په دې اصولو به تاسو پوه شوي. اسد صدیقی صاحب سیاسي خبرې خو مونږ نه کوو، خو بار بار پکې بار سوالونه راځي نو څه نه څه مونږ تبصره پکې کوو. انور حسین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله پاک ته دنیا آخرت انور حسین صاحب ښکلي کا، دنیا کې د الله ټول مرادونه پورا کا، آخرت کې د مونږ ټول په جنت کې یو ځای کی. حیدر اورکزی صاحب الله دې ته په علم کې عمر کې برکت واچي، الله دې ته په ژبه کې په لاسونو کې نورم شفا واچي. او ابو هارون صاحب دا څه وایي؟ ابو هارون صاحب سوال باندې پوه نه شو، که تاسو بیا صفا وضاحت سره راولیکئ. خواب په اودسه کې د بل ملګری څه وایي؟ د وینې مقدار یا دمه مقدار یې دی. عبدالرحمن حقانی صاحب د وینې مقدار چې اودس پې ماتیږي، غالبا تاسو دا سوال دی، نو وینې مقدار دومره وینه چې درنه ووځي چې هغه وبهیږي، او که یو ځای کې تا لاس نیولې، لاس زخمی شو تا نیولې د بهولو ته یې نه پرېږدي، په یو ځای کې دومره جمع شوه که حرکت ته ورکو بهیږي نو بیا پې مات شو، نو دومره وینه درنه ووځي چې وبهیږي بیا دې سره اودس ماتیږي. غالبا ستاسو دا سوال دا څه وایي؟ اسلامی نظام پاکستان ہماری منزل شریعت وعلیکم السلام، اللہ تاسو اجر درکړي.
رحمان الدین شاهتوت صاحب جزاکم الله. سعید خان صاحب الله پاک ته د بیماری نه روغ شفا دیر کې شفا کامل اجل. او بلډ پرشر بیماری د پر سارو مخام درې وروایه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم. څوک د بلډ پرشر بیماران دي بلډ پرشر مسله دا ده چې دا فلج عمله کوي سړی باندې. نو څوک چې د فلج نه ځان بچ کوي نو سارو مخام د درې وره وای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم. فلج به په عملان نه کوي. صحیح حدیث کې راغلی هیڅ قسم بیماری او دا بیماری به نور نه زیاتیږي. څوک بیماران دي هر قسم بیماری دا پر ډخ کوله که بیمار نه وي نو روغ صحت په الله ورکی او که بیمار وي نو بیماری به زیاتیږي نه ان شاء الله کمیږي. به بلډ پرشر بیماران د خامخا دا دعا وای سارو مخه. منیب الله صاحب وایي چې څوک چې چاله په اجاره ځمکه واخلي نو چې پکې یو څو وکرل او پکې یو څو کرلو نه اجاره خو به ورکوي. چاله دی چې سوال داوي مولانا صاحب وایي د مخامخ موږ سره ناست چې سوال داسې دی چې څوک اجاره باندې ځمکه والي اوسې پکې کرلی نه کال پس په اجاره ورکوي یقینا به ورکوي. چا چې اجاره باندې ځمکه واخیسته که کار یې پې وکړو که نه یې وکړه ګټه یې پې وکړه نقصان دی به اجاره ورکوي. زکات خو پکې چې ونیشو زکات خو فصل کې کېږي خو اجاره به دی ورکوي. نو زکات خو په فصل کې او چې کومې پیسې دله میلاو شي کومه مهاجر دی هغه چې کومې پیسې میلاو کال پې تیر شه پیسې باندې به زکات وي. کرامت افریدي صاحب نه چې کوم امام بدایتي وي په هغه پسې لمونځ جایز نه دی. افراط و تفرید چې کوي کوم امام متعلق چې تا سوال کړی دی کرامت افریدي صاحب د پسې لمونځ مه کوه ښه امام ولټوئ دا ستاسو عقاید خرابوي. دیوبندي عالم پسې لمونځ کوه. دغه امام کرامت صاحب چې تا وایي چې د پسې لمونځ کېږي که نه ده نه تپوس وکړه چې په دیوبندي بریلي پسې لمونځ کېږي دی به وایي چې قطعا نه کېږي. نو چې نه کېږي نو د پسې چېرته نه کېږي دی کومه د مکې نه راغلی. مستمیر شاه صاحب الله دې تاسو مسلې حل کړي. ممتاز د شب قدر نه ده ته مونږ دعا کوو الله دې مسلې حل کړي. ابن امین خان صاحب الله دې کور کې څومره بیماران دي الله دې شفا کامل عاجله ورکړي بیمارانو ته الله دې په خپل قدرت سره روغ کړي. سوال پکې شته باتروم والا سوال چا کړه یو کس چې ویلې چې باتروم کې اودس کېږي که نه جواب دا دی چې اودس پکې کېږي خو باتروم کې خو ته کلمې نه شې ویلی چې کوم ځای کې ته پخانه وي بیت الخلا وي په هغې کې خو ته کلمې به نه وایې د اودس وله لکه الله مغفر لی ذنبي ووسع لی فی داري وبارک لی فی رزقي یا بسم الله ویل دي نو دا خو بیا ته نه شې ویلی نو دا ډېر ثواب نه محرومه شي. نور اودس پکې کېږي فرض کم څیزونه د سنت یا د ووینځل نو اودس ته وشو خو ډېر ثواب نه محرومه شي. په کار دا دی چې مفتی رشید احمد لودیاني صاحب رحمت الله علیه حسن الفتاوی چې لیکي هغه چې کور جوړاو نو او وضوخانه ځان ته جوړه کړې په کور کې یو ځای مقرر کوي که اودس کوو غسلخانه کې بیا داخلي غسلخانه کې کېږي او جی غسلخانه کې او چې کله غسلخانه کې کپړې اخوا کې نو دغه وخت کلمات په نه وایي ښه او توحید څه وایي ذکر چې داسې کپړې سره نشي نو ټچ شي نه وي غسل واجبېږي دی وایي چې ګرموالی مخصوصوي که نه فرج کې چې کله ذکر دخول وشي او کپړه پکې حیلی وي داسې کپړه چې هغه ګرمیش نه مخصوصي د فرج کم ګرمیش دی پکې نه محسوسي بیا دې سره که هغه دې وشي انزال وشي بیا غسل نشته او که داسې نرمه کپړه وي چې هغې سره د فرج ګرموالی مخصوصه دا بحر الرحیق لیکلي نو بیا د انزال وشو نو بیا به څه کوئ غسل به کوئ. امید دی چې توحید خان صاحب تعالی به جواب ملو شي چې یو کس په چې انزال یې نه وي شوی که چې دخول وشي او ګرموالی مخصوصه دخول سره غسل واجبېږي او چې ګرموالی نه مخصوصېږي داسې غټه کپړه بیا پې غسل نشته په دخول سره. دی بیا مثال داسې لکه عام کپړه کې چې دخول وکړي. عمرعلي وایي چې یو کس په ځای باندې بل کس د سکول پیپر ورکوي او هغه کس به سرکار
قرض شي آیا پوه شو آیا د تنخواه یو سړی دی چې هغه ټیسټ ورکوي د استاذۍ دپاره نو ټیسټ ورته بل چا ورکړه نو دغه دوکا باندې دته ګناه میلاو شوه دا یې دوکا وکړه فراډ یې وکړه ډېره غټه ګناه ده خو البته چې کله د نوکري شروع کړه ټیچري شروع کړه او دی په د خپل کم مضمون ده په دې کې دی ماهر ده کسان پویولی شي ماشومان ماهر دی کسان هم پویولی شي نو دته چې کومه تنخواه میلویږي په محنت میلویږي او اجرت د دپاره حلال دی او که دی نه ټیسټ پاس کولی ټیسټ یې په غلط طریقې پاس او بیا سکول هم نه سبق نه ورځي صحیح طریقې سره تنخواه اخلي نو قطعا د تنخواه حلاله ده حرامه ده شاه محمود صاحب وایي چې فسخ نکاح خلا او میں فرق بیان کرے اور اس کی عدت بیان کرے یو دے طلاق شاه محمود صاحب صاحبان محمود صاحب یو دے طلاق چې خوان خزه ته طلاق ورکړي یو دوا درې په درې طلاق کړي دا طلاق ته او بل فسخ نکاح چې هغه قاضي صاحب ته یا جج صاحب ته هغه غره وغوړي خزه راوغوړي سړی رانغی او د سړي غلطي ثابته شوه چې په ښځه باندې ظلم کوي زیاتی کوي تعودي کوي نو بیا د جج صاحب یا مفتی صاحب یا قاضي صاحب په خپله باندې نکاح ختم کړي سړی موجود نه نکاح ختم دې ته فسخ نکاح ویلی شي او خله دا ده چې قاضي په مخ کې مفتی په مخ کې یا د جج په مخ کې ښځه خپله مقدمه دایره کړي او بیا سړی هم راشي موجود شي نو دا خله چې دا سړی منظوره کړي نو دې ته خله ویلی شي طلاق دا دی چې سړي طرف نه طلاق واچي خله دا دی چې ښځه یې وغواړي سړی بیا ورکړي فسخ نکاح دا دی چې نه سړی ورکړي نه ښځه قاضي په خپله باندې ختم کړي دې ټولو عدت یو شی دی درې بیماری دي دا درې بیماری عدت پته لري صاحبان محمود صاحب امید دی چې په دې به پوه شوي داسې فقهي مسایل تپوس کوئ نوي مسایل معاشیت متعلق راغلي دي دې باره کې تپوس وي بینک په باره کې یا کم کمپنۍ دي شیرز دي د زکات دا سوالونو تپوسونه کوو چې خلکو ته پته ولګي انشاءالله شاید ساجد خان په نکاح تړلو باندې پیسې اخیستی شي په نکاح تړلو باندې پیسې څوک درکړي اخلی خو غوښتلی پې نه شي اجرت پې نه شي غوښتلی کم دي چا سوال ساجد صاحب غوښتلی نه شي که څوک یې درکړي نو درکوي دی اخلی بیا فضل بستان صاحب کاروبار دی الله پاک بهترین کاروبار دی الله حلال رزق دی الله نصیب کی الله دې تا په کاروبار کې برکت واچي دا نظام چې بدل شي الله دې ټول نظام بدل کی اسلامي نظام ان شاء الله کاروبار به خوش اجاره کې زکات په مالک دی او په زمیندار اجاره کې زکات اجاره یو صورت دا دی چې लाख روپۍ باندې د ځمکه 15 کالو دپاره یو کال لپاره د واخیست نو ته چې څه فصل پیدا کېږي ته به زکات ورکوې یو بله اجاره دا دی چې په نیمه باندې وي نیم فصل مالک ته ورکوي نیم تا ته پاتې کېږي نو ته په خپل کې زکات ورکوي او مالک په خپل کې زکات جواب مونږ درکړی دی مومن ماهر صاحب چې دا احتجاج الله رضا د پرول دی کې ثواب دی او په لاره چې بند دی تیریږي را تیریږي نه په دې کې لمونځ کېږي هېڅ قسم قباحت پکې نشته دې جواب مونږ اول کې ورکړی دی عتیق الرحمن سے مفتی صاحب په باغ خرڅول څنګه دی په ګل کې باغ خرڅول څنګه دی کس خوراک څنګه دی داسې وایي چې ګلونه یې کړي باغ خرڅول نو چې ګل یې کړي وي یعنې هغې به نه خرڅ تر څو پورې میوه پایداره نه وي خپل ځان یې رسولی نه هغې پورې باغ نشي خرڅه که خرڅ یې ګناهګارېږي اجاره فاسده کومه بیع ده دا فاسده ده ښه وایه ته او اسماعیل محمود صاحب وایي چې حیض نه وي راغلی او معمولي رنګ ښکاره شي مونځ به پکې کوي که چې د حیض ورځو کې راغې که معمولي هر قسم رنګ دی ټول رنګونه چې کم دي که نه دا ټول رنګونه چې څومره دي دا د حیض رنګونه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس کوو الله دې ورته اجر ورکړي مونږ ته څومره دین آسان کړی دی مونږ ته خلاصه قرآن او حدیث پیش کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله چې دی نه وی
دغه دین کې او بیا مونږ بیا یو ځای کې سر ټکول لکه بل ځای کې سر ټکول د مونږ ته ډېر خلاصه جوړه بیان کړو. نو دته درس دوران کې یوه ښځه راغله یو ورته سیب ورکړه یو ورته چاړه ورکړه لاس کې چاقو. نو شاګردان ډېر خوشحاله شول چې بس دا خو سیب یې راوړی دی. اوس په امام صاحب چې دغه به کټ کړي نو لږ لږ به مونږ له راکړي خپله به وخوري. نو امام صاحب ته چې کله چاړه او سیب ورکړه نو امام صاحب هغه سیب چې دا په منځ کې کټ کړه هغه چې منځ کې کټ کړه که نه نو بالکل سپینوالی پکې ښکاره شو تک سپین منځ کې بیا لاندې بالکل سپینوالی نور رنګونه ګلدار ګل بیا یې واپس ورکړه. نو ښځه لاړه سیب یې یوړو چاړه یې ځان سره یو. نو شاګردانو وویل چې امام صاحب تاسو خو ته سیب راغلی او په لاس باندې کټ دی که بیا دې مونږ له رانه که نه دی خپله وخوړ. امام صاحب ورته وویل چې یاره دا خو هغې مسلې تپوس وکړو. څه مسلې تپوس چې هغې راته وویل چې یاره دا خو حیض کې کله زیړ رنګ راشي کله تور رنګ راشي کم رنګ دی چې هغې سره صفایي راځي. نو سیب کې څو مختلف رنګونه دي خو دا ټولو کې دا لاندې لاندې تک سپین رنګ پکې ما ورته ښکاره کړه چې دا سپین رنګ څو پرې نه راغلی هغې پورې چې هر یو رنګ دی دا حیض رنګ دی. نو د ستاسو مسلې جواب دا دی اسماعیل محمد صاحب چې هر خړ رنګ دی که هر رنګ دی دا د حیض دی چې حیض په ورځو کې راغلی. امید دی چې جواب به تعالی ملو. سوال یو بل ملګری دی محمد الله هغه تپوس کوي چې د بی فار یو کمپنۍ په باره کې څه وضاحت مونږ ته د جواب مونږ کړی بی فار یو دی او که ارن دی که پرپل دی د ټولې کمپنۍ په سود کې په قمار کې په قرار کې په ګناه کې مبتلا دی نه ځان وساتئ. یو بل کس دی مفتی طیب هغه تپوس کړی چې یو کس د پراپرټۍ کار کوي او هغه ځمکه واخلي او بیا بل کس ځان سره شریک کړي د ځمکه باندې کور جوړ کړي او بیا دغه نه پس دا کور خرڅ کړي نو کومه ګټه یا تاوان چې هغه سره جدا کړي نو آیا دغه صورت جایز دی او که نه؟ دا مضاربت ته چې یو سړی د کورونه جوړوي اخلي یې کې ګټه کوي بل کس پیسې ورکړي نغدې چې زما پیسې پکې ولګوه چې کله ګټه وشي بیا تقسیم کړي په یو تناسب سره نو دا جایز دی. او که دې پیسې ورکړي چې که تا کور کې توان وکړه که ګټه دې وکړه ماله به دومره پیسې راکوې دغه طریقه ناجایز ده. مومن ماهر صاحب په علماء کرامو باندې ډېر بدبخت الزامونه لګي دا د خپل ایمان نقصان کوي. څوک په علماء کرامو پسې بد رد وایي دا د شیطان خبره مني. قادیانیان یو میشن شروع کړی دی په د سوشل میډیا باندې د علماء کرامو شکلونه جوړي غلط غلط میسجونه خوري نو دې سره سره زمونږ د پی ټی آی ولا حضرات چې کم دي یا د بدعتیان پنځپریان چې کم دي دا ور سره شامل دي دا یا د بدعتیان چې بریلیان دي دا علماء کرامو دغه تصویرونه شیر کوي. خبر نه دي چې د دې بنیادی تور باندې قادیانیان علماء کرام بدناموي. نن نمبر که نن مو فضل الرحمن صاحب پسې بدروي پرونی پسې هغه کم هغه اخپا باندې چې ګوډو معذوره شو بریلیان ولا ها قادم حسین رضوی پسې دا ویل نن فضل الرحمن پسې د قادیانیان چې د یو مولا نه پرېږدي ځکه ټول علماء کرام د هرې فرقې سره چې د قادیانیانو خو مخالف دي دشمن دي نو دوی په نمبر کله یو عالم پسې کله بل عالم پسې موږ ورسره خپل ایمانونه خرابو. علماء کرامو اهانت کوي دا کفر دی خپله ښځه در باندې طلاق کېږي نو دې نه ځان وساتئ. څه وایي مصنوعي ویښته لګول څنګه دي؟ مصنوعي ویښته لګولی شي اوس چې کوم طریقه کار دی چې اوبه ورځي که جال ورته ولګي لاندې اوبه نه ځي دا مصنوعي ویښته لګولو څو طریقې دي. یو طریقه یې دا دی چې جال ولګي په جال باندې لاندې اوبه نه ځي نو بیا د غسل نه وځي. یو طریقه کار دا دی چې داسې جال ولګي چې لاندې اوبه ځي نو بیا غسل ورسره کېږي نو ویښته لګولی شي جایز دی. ازلان خان سپین مرغه ساتل جایز دي که نه؟ سپین مرغه څه شي؟ چرګه نو چرګ ساتل شي که سپیني که توري سنت هي نه نو سنت خو مونږ نه دی اورېدلي خو لحاظ ساتلی خو چرګان هر قسم رنګ چې چرګان ساتلی خوړلی شي مونږ له یې راوړلی شي خوراک ته. تنویر احمد شاه صاحب وایي چې مفتی صاحب د جمهوری نظام کم چې ښځه او نر تعلیمي یافته او بې تعلیمه یو ووټ لري دې نظام څنګه اسلامي بللی شي؟ لږ وضاحت وکړه د قرآن او حدیث په روشنۍ کې. ځنې خلک جمهوریت ته کفري نظام او جمهوریت نظام نه دی یو طریقه کار دی.
د انتخاب طریقه کار د مونږه حکمران چې دا په جمهوریت طریقې باندې منتخب کوو. اسلامي نظام کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وفات شو نو هغې نه بعد مسلمانانو په خپله باندې ابوبکر صدیق رضی الله په جمهور صحابه کرامو یو نیم پکې داسې و چې هغه بیعت نه و کړی نو ابوبکر رضی الله خوښ کړه. ابوبکر رضی الله په خپله باندې بیا عمر رضی الله انتخاب وکړو. عمر رضی الله بیا شورا انتخاب وکړو چې 6 کسانو کې یو کس منتخب کړي. بیا عثمان رضی الله چې دا هغه چا انتخاب نه وکړ. حضرت علی رضی الله خلکو په خپله باندې په جمهور طریقې سره انتخاب وکړ او ځنو پکې حضرت مویا رضی الله شامل خلکو انتخاب. نو دا جمهوری طریقه انتخاب دی، نظام نه دی. دې ته کفر ما وایي، د الله بندگانو یو نظام دی، طریقه کار دی، دا کفر نه دی. مونږ حکمران په دې منتخب کوو. په دې کې هر کس او نه کس ښځه او نر ټولو ته دا اختیار حاصل دی چې دی ووایي چې دا سړی ټیک دی او که غلط. نو مونږ ووټ ورکړو چې دا سړی ټیک دی، نو قیامت کې به الله ته جواب ورکوو چې د غلط سړي متعلق مونږ ووټ ورکړو. دا جمهوري نظام کفر نه دی. اختر افریدي صاحب وعلیکم السلام. الله دې خوشحاله ساته هر ځای کې چې وي، الله دې آباد لره. صدیق خان صاحب وایي چې فدا محمد جواب دی سکو. فدا محمد خو مونږ ته سوال نه دی کړی چې هغې مونږ جواب ورکړو. فدا محمد هغه مفتی فدا محمد چې کوم و هغه چې مونږ له دا مرګ دمکي راکړې وه نو بیا وروستو منکر شو چې مرګ دمکي ما نه ده درکړې او بیا مونږ ورته ټایم ورکړ، نمبر مې ورکړی دی له اوسه پورې. ویل زه به راځم او راځېرې دپاره له اوسه پورې رانغې نو کوشش وکړئ دلته یې راولی یا مونږ ورولئ، مونږ ته به مخ کېنوئ چې دې شي چې الله پاک د بدعاتو نه په امان کړي. د صدیق خان چې دا کنه صدیق خان دا پکې بلاک کا اختر افریدي صاحب الله دې تام خوشحاله کړي. خوشحاله لما د پاره لازمي دعا کوي ان شاء الله خیر کو. بیا تعالی دعا کو الله دې تعالی دنیا آخرت خیستا کړي. طارق جمیل سره په باره کې وضاحت وکړه. مانګه ویل چې فقهي مسایل دي د چا متعلق مونږ ته پوسونه ما کوئ، مونږ د چا وکیلان نه یو چې د چا وکالت کول. باته طارق جمیل صاحب چې کم دی همونږه فقهي مسایل دی پروګرام دی او دې نه کله سیاست ته لاړ شو اخوا دې خوا لاړ شو نو مونږ دپاره مناسب نه دی. دارنګې طارق جمیل صاحب دپاره مناسب نه دی چې دا د تبلیغ کم کار دی هغې اصولو نه خلاف کار وکړي. مشرانو چې کم طریقه کار دی په هغې د تبلیغ کوي چې کله دی بې اصولي وکړي نو دې سره د نقصان دی، د صرف نقصان دی، ټول اسلام نقصان دی. نو دې طرف ته د سیاست کې لږ شانتې ورډوب شوی دی. ویلي چې عمران خان حمایت یې کړی دی چې دا کره او سچه انسان دی. په دې نه لوی دروغ بل شته چې عمران خان ته کره او سچه وایي. عمران خان څومره ډېر دروغ ویلي په میډیا پراته دي. چلو یو ځل خو دروغ ویلي نو یو ځل چې ویلي ته کره سچه نه شویل، امین او صادق ورته نه شویل. او طارق جمیل صاحب نه دا غلطۍ شوي دي او دا خو پیغمبر نه دی چې غلطۍ ترې نه کړي. د غلطۍ په وجه ډېر نقصان ورته میلاو شو. الله دې ده ته هم هدایت وکړي، الله دې مونږ ته هدایت وکړي. او دا پنجپیری بار بار چې دی وایي چې دغه خوب چې مونږه تر لګلې د طیب په باره کې د مولانا طیب چې کم دی د پنجپیره د خوب په باره کې سوال شوی نو مونږ ویلې دغه خوب چې کم دی دا د لیدلی نه دی. ځکه چې کله د استقبال ته لاړو اسلام آباد ته نو استقبال نه واپس راغلو نو پنجپیریانو کې ډېر بضمیره خلک دي. هغه ورته وایي دا څه کوې چې ته عمران خان ته استقبال له ورغلې هلته ستا عزت خراب شو. نو ده ورته ووایي چې بیا د خوب هغه ټایم بیان کړه. وایي چې ما خوب لیدلی چې عمران خان کندې ته غورځېدو ما راوچت کو نو ما ویل چې تبکي ورکړه نو ما ویل دا دروغ وایي، دا پنجپیریانو نه ځان خلاصوي. خو په هر صورت علما کرام یو بل ته نصیحت خو کولی شي که نه. اوس د پنجپیر مشر طیب چې کومه د غلطي وکړه نو هغې ته نه شاګردان ویلی شي، د ده کوم شاګردان دي. البته ده ته به هغه نور علما کرام وایي چې ده نه په علم کې اوچت وي. نو اوس کم چې طیب شه دی هغه عالم دی. مونږ خو الحمدلله ظاهري طور باندې عالمان یو، مفتیان خو یو، مفتي درجه خو د ده نه ظاهري طور باندې اوچته ده. نو طیب نه خو زمونږ ظاهري طور باندې باطني به الله ته دی ډېر نږدې وي شاید، خو ظاهري طور په علم کې د ده نه خو زمونږ درجه اوچته ده. نو تاسو بیا د طیب ته مونږ نصیحت کړی، هغې پې خوشحاله شوی دی، هغه منلی ده. بیا به داسې خوبونه غلط ان شاءالله نه بیانوي.
نو هغه پې نه خفه کېږي. نو د لاندې شاګردان چې د هغه طیب صاحب په وجه باندې ما ته بدرد وایي، نو یو عالم په وجه باندې یو لوی مفتی ته چې ظاهري طور باندې دنه په علم کې زیات دی هغه ته بدرد ویل تا دا کله جایز دي؟ طیب صاحب ته بدرد ویل چا در باندې بد لګي، نو یو لوی مفتی ته ولې بدرد وایي؟ نو ظاهري طور باندې طیب او مونږ کې خو ډېر فرق دی. ظاهري طور باندې مونږ ته علم زیات حاصل کړي. طیب صاحب خو چې یو آیات د قرآن پاک صرف او صرف ترجمه ارسو کولی شي، اردو ترجمه چې هغې ته کېنه ارسو کرټه لګولی شي، خو د قرآن پاک الفاظ به اول صحیح وایي. طیب صاحب چې د ټول قرآن پاک یو آیات صحیح په تجوید سره ووایي، ته وایي تجوید سره ضروري دی، یقینا ضروري. من لم یجود القرآن آثم. امام جزری رحمت الله فرمی څوک چې تجوید سره قرآن نه وایي ګناهګار دی. یو حرف په ځای بل حرف ویل، یو حرف په ځای بل حرف، نو دا څه شی دی؟ دا لحن جلی د سره المنمتی. نو چې دی یو آیات په تجوید سره ووایي، یو آیات. او زه خو الحمدلله 17 قرات ما کړی دی، زه خو ټول قرآن پاک په 10 قراتونو کې ویلی شم. او دی د صرف په یو روایت خفص کې په تجوید سره یو آیات ووایي، یو آیات صحیح. شاله یو آیات ته نه وایي، د آیات اخیری لفظ چې کوم وقف ته دا د صحیح وکړي په تجوید سره، نو بیا به د دی علم ومني. نو طیب او مونږ په منځ کې په علمي ظاهري طور ډېر فرق دی. نو ته مونږ ته بدرد وایه او طیب ته بدرد وایه، مونږ ته بدرد مونږ ویلی شو، یو بل ته نصیحت کولی شو. علما کرام مونږ بد وکړو نو بل عالم راته وایي داسې مه کوه، شاګردان خو مونږ ته نشي ویلی. نو یو بل عالمان یو بل ته نصیحت کوي. نو دا دغه منیر شاکر خبره معجزات خبرې په دې تاسو نه پوهېږئ، د عوام دې کنزل نه کوي، د مونږ عالمان په خپله کې ښه پوهېږو. نو تاسو پکې بدرد مه وایئ. حافظ نوید احمد صاحب الله دې تا ته په علم کې برکت واچي. غازی افریدی صاحب وایي زما جواب سوال یې کم دی. جمعیت علماء اسلام نه په بدعتیانو پسې لمونځ مه کوئ، بریلیانو پسې پنجپیریانو پسې یا په اهل حدیثو پسې زه ته وایم چې لمونځ مه کوئ، لمونځ نه کېږي. دا زه د ځان نه وایم چې ما ته بدرد وایي، دا ټولو فتاوو لیکلي دي. جامعة الرشید مفتی رشید احمد صاحب فتوا ده احسن الفتوا، هغه لیکلي چې په بریلیانو پسې پنجپیریانو پسې په غیر مقلدینو بدعتیانو پسې لمونځ نه کېږي. لیکلي دي که حواله پکاري حواله درته ښیم. محمودیه لیکلي دي، زمونږ متونو لیکلي چې بدعتیانو پسې لمونځ نه کېږي. دا خو سم که ده. نو لہذا دا ځان نه وایي، زمونږ متونو کې لیکلي، فتاوو کې لیکلي چې په دې بدعتیانو پسې که پنجپیریان دي که بریلیان دي که غیر مقلدین دي پسې لمونځ مه کوو. بهترین عالم هغه راوړه سوالونه. یو ملګری دی عماد الدین، هغه تپوس کړی چې یو کس د جمعې په اول اذان نه بعد نکاح تړي، نو آیا دا منعقد کیږي او که نه؟ وایي چې د کتاب حواله پکار ده. کم متون دي په دې کې دا لیکل شوي دي چې قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. ذروا البیع چې تاسو بیع او چې حلاله چې دغه خو جایزه ده، اذان نه بعد دا پرېږدوئ چې کله د جمعې اذان وشي. نو وایي چې آیا دا حرامه ده؟ علما کرامو دې کې مختلف اقوال دي. زموږ احنافو دي، شوافع وایي، حنبلیان وایي چې کومه حلاله بیع ده که نه حلال کار دی، که نکاح دی او که نوره بیع دا سره کېږي نه، منعقد کېږي نه. احناف وایي چې نه، دا قبح لغیره دی، بعینه نه دی. نو لہذا که نکاح دی وکړو نو نکاح کېږي، منعقد کېږي. که بیع دی وکړه نکاح دی کېږي خو ګناهګار یې. نور امامان وایي چې د اذان نه بعد، جمعې اذان نه بعد قرآن کې الله فرمایي وذروا البیع. نو دوی وایي چې د دې مقصد دا دی چې حلال کار هم نه کېږي، حرامېږي، یعنی سره انعقاد یې نه کېږي. احناف وایي چې نه کېږي، که نکاح دی وکړو نکاح انعقاد کېږي، او دې سره که تا بیع وکړه انعقاد کېږي، ګناهګارېږي. صحیح دی که نه؟ او غلط کار خو هسې غلط دی، خو د اذان نه مخکې هم ګناه دی، اذان نه بعد هم ګناه دی. د سوالونه پکې راوړه. محمد ابراهیم جمرود نه تپوس کوي مفتی صاحب چې دعای قنوت په ځای سبحانک اللهم ویل څنګه دي؟ دعای قنوت په ځای سبحانک اللهم ویل لمونځ دې نه کېږي. دعای قنوت په ځای باندې اللهم ربنا اواز بند اللهم ربنا ویل شي، رب اجعلني دعا ویل شي. دعای قنوت دعا ده، سبحانک اللهم ثنا ده. خو سوالونه راوړه. نو په دعای قنوت چاته نه ورځي، اول دې زده کوي، که نه زده کوي نو اللهم ربنا دی وایي، که نه الله مغفر لی دی وایي، الله مغفر لی، الله مغفر لی 3 4 5 وارې دی وایي. خو سبحانک اللهم سره
دعای قنوت چې سبحانک اللهم المنځ نه کی خیری راوړ بس زه په پوه شو. دی وایي چې زهیب افریدي صاحب وایي چې السلام علیکم چې یو امام وي او یو مقتدي وي کې دی په دې وخت دریم کې راشي نو څه کول پکه صحیح دی چې یو امام دی یو مقتدي دی نو مقتدي خو طرف ته ولاړ دی امام سره جوخته دریم کس چې راغی کا مقتدي ته د مسلې پته نو مقتدي لا پکار دی چې ورستو د شرور په حرکاتو سره دی رستو شي دویم سره د په قطار کې ودی که د مقتدي له د مسلې پته نه نو امام دی مخکې شي بیا ورو امید دی چې طلبه زهیب افریدي صاحب جواب ملو شي. شکیل خان صاحب د خپل نامې وضاحت وکړه. غلام فرید غلام پارابای کې خو مشوم ته ویل شي او په اردو کې غلام نوکر ته ویل شي نو فرید چې کم دی هغه یکتا ویل شي یکتا الله پاک ذات دی نو یعنی د الله پاک غلام یا نوکر غلام فرید دا معنی. دا مفتی فیدا محمد صاحب په یو ویډیو کې ویلو چې تا خپل نوم غو کاغذ د دوله مریدان دا بیان کړي. یقینا چې کنزله ډیر بد کار دی. خان سید صاحب ته خپل خبره وکړه کنزلو څوک کوي ما ته خو سره مولا او طالب ښکاري چې په خله باندې کنزله راوړي مسائل یو بل ته خودل شیخ د کنزله کول نه دی پکړ. وعلیکم السلام ګران افریدي صاحب. وعلیکم السلام. محمد عقیب صاحب تا د الله اجر درکړي. انور حسن صاحب جواب دی رانه کو نو مونږ جواب درک یو ځلی دا هغه پکې ختم شو دا خراب شو کې دې شتا سوال پکې تلی بیا راولې. قاعده په وخت کې به ورستو شرورو قاعده باندې ناس وی کنه زویب صاحب چې مقتدی په قاعده هم ناس یو هغه د رستو شرورو دی راشي ورستو په قاعده کې ورستو راتلل شي کنه. حافظ نوید احمد صاحب وي مفتی صاحب دویم ورځ چې په خوب کې مړې ګورم نو ان شاء الله تا به عمر زیات وي که بیمار وي الله به شفا کامل اجل درکړي کته بیمار داسې خوب ویني چې مړې ویني نو ته الله شفا ورکړي که روغ یو وینو نو عمر به ان شاء الله زیات وي یارېږه ما ان شاء الله د خوب دی خدي. صاحب جانزیب د باړې نه دا تپوس کی چې یو سړی هغه پویتر ولاړ وي او دعای قنوت د پاره لاس اوچت نه کی تکبیر وای نو آیا په موږ کې څه نقصان راځي؟ نو لاس اوچتول چې دا کم دی دا مستحب عمل دی که لاس ته اوچت نه کړ او الله اکبر دی وویل نو بیا لمونځ کې هېڅ قسم نقصان نه راځي نه ګناهګاري. مفتی حفیظ الله صاحب زما جواب وګوره په نیټ غلې پاتې نشي کوم ځای کې د جواب دی وګوره که سوال مونږ خو تاسو نه سوال نه دی کړی مفتی حفیظ الله صاحب چې تا مونږ له جواب راکړی که سوال شوق تی نو نمبر دی راواستوه څو سوالونو تپوسونه درنه وکړم چې د شوق تی پوره کړم. تاسو بدعتیانو کې داسې مفتی شته چې زه آنلاین ورته سوال وکړم دی جواب راکړي. مفتی حفیظ الله صاحب نمبر راواستوه په کومنټس کې زه اوس درته د آنلاین سوالونو تپوسونه درنه کوم چې بیا چاته کومنټس کې غلط خبره نه کوي. جمعیت علماء اسلام محمد جعفر خان صاحب الله تعالی اجر درکړي دا مې ورستو بیا راغلم پې او دا انور حسن ولا سوال پیدا شو دی وایي چې زه یو دکاندار نه چینی اخلم مثلا 30 بورې هغه متعین کوم نو او په وخت ترې یو بورې اوړم دا بیع طاعت وي د ته ویل شي چې مونږ ورسره تعین نه کوو کنه بورې په سودا نو مونږ په ذهن کې وي بیع طاعت وي جایزه ده دکاندار نه پیسې سامان وړو مونږ پسې لیکي نو بیا یکم کې پیسې ورکو دا بیع جایز دي د کې ګناه نشته.
جمهوریت او شریعت کې ډیر فرق. جمهوریت طریقه دا انتخاب دا محمد عاقب صاحب تاسو ته ملایانو ولې د پنځپریان ملایان د جمهوریت متعلق تشریح درته ولې جمهوریت طریقه انتخاب دا یو طریقه دا د انتخاب کولو او شریعت چې دا د ژوند تیرولو طریقه ده چې ژوند به موږ څرنګه تیرو او جمهوریت حکمران به موږ منتخب کوو په جمهوریت طریقې منتخب کو یا د شریعت چې کومه طریقې خودلی. شریعت او جمهوریت کې ډیر فرق دی. دا څنګه اصول تاسو کوئ؟ څوک چې درته وي جمهوریت کفر دی ولی دلیل راته وښایه. په جمهوریت پوهیږي جمهوریت خو یو نظام نه دی یو طریقه انتخاب دی. اسماعیل محمد وی وعلیکم السلام ورحمت الله. دا سه تپوس کوي چې یو کس په خلکو ښکارا سحر کوي او په درس کې هم اظهار وکي او سره د دې چې علم کړي مفتی هم وي نو دا آیا دوی نکاح او د امامت څخه حکم دی څوک په ښکارا باندې وایي زه جادو کوم نو کفر دی کافر دی نکاح مات شوی دی د سر نه به تجدید ایمان او تجدید نکاح کوي. چې څوک سحر کوي جادو کوي نو هغه کافر دی مسلمان د سره دی نه. دا عبدالله یو تپوس کوي چې آیا په ګبین شاتو کې زکات شته او که نشته؟ نه دا سوال نه دی. ګبینو متعلق جواب مونږ کړی چې دې کې عشر دی. خمس ځنې خلکو ولي مدنیات کې چې د خمس دی ځنه کتابونو لیکلي په کې شاد هم شامل کړی دی. نو مونږ ویل چې نه شاد چې دی دې کې خمس نه دی دې کې عشر دی. نو عشر مونږ کتابونه چې وکتل ټولو کتابونو دې ته لیکلي چې دې کې عشر دی او نو کابین چې تاسو ته ملويږي نو د کې عشر ورکوي لسمه حصہ ورکوي د الله رضا د پر زکات ورکوي. طالبانو ته علماء کرامو ته مدرسو کې ورکوي. مثلا چې लाख روپے غبین د خرڅ کړي نو 1,000 روپے پکې علماء کرامو طلباء کرامو لا ورکوي. دا څه وایي عمر دمیر سے امام چې څلور په دریم رکعت کې سلام واړوي او مقتدیان ورسره سو خبرې وکي هغه نه پس بیا یو رکعاتو کې سلام واړوي. چې کوم کله امام درې رکعاتو باندې سلام وګرځاو او بیا پاسې د څلورم رکعت په دې کې کم مقتدیانو سلامونه وګرځاو خبره وکړه هغه به سر دل مونږ کې چې خبرې نه دی کړي سات پاسې دل نو هغه المنځ وشو سیده سے وسوا بقی اخر کې. حافظ هارون صاحب مقلدین جاہل ہوتا ہے آپ بھی مقلد ہو اور جاہل ہو پیر لوگوں کو غلط مسائل نہ بتاؤ. کما مسئلہ مونگا د جہل نہ غلطه کړی دا قرآن او حدیث خلاف مو کړی دا. حافظ هارون صاحب غیر مقلدین زکه جاهل دي او دا غیر مقلدین یا بدعت چې دا په عقل باندې حمله کوي هغه مسله مونږ ته مونږ په دوه کې پسل نه زیاتې مسالې وکړي چې هغه مونږ قرآن او حدیث خلاف کړي. البته غیر مقلدین چې دی هغه نه په قرآن باندې عمل شته نه حدیث باندې عمل شته په ډیرو مسایلو کې. جی جمهوریت کا لغوی معنی کتاب سے کرے. عرفان الله صاحب کا سبق ویلو ته زړه کې نو دلته راشه دارالافتا سبق درته وای دا سبق پروګرام نه دی دا مسایلو پروګرام. ها انور حسن صاحب وایي چې زه پیسې وړاندې ورکوم دا هم جایز دي کنه چې پهله پیسې ورکې نو بیا د بیع السلام هم کې داسې چې مونږ پیسې اول ورکو بیع السلام دې ته ویل شي اوله پیسې ورکو بیا ورته چې میاش پس په مونږ ته دومره چینی په دا طریقې داسې اوصاف پیدا ته بیع السلام وایي شي دا جایز دي. شکونو حلال دی زوی بفری شکونو حرام دی. هر یو شکونو چې دی کاغه لري او کنه لري شکونو چې دی دا حشرات الارض نه دی حرام دی. نه چې کله دی و چینی ورکوم کنه کله 10,000 روپے ورکم چې ماته یکم کې بیا دومره چینی راکړی ته بیع السلام ویل پیسې اول ورکې او بیا مسافر ته وخای کنه بیع السلام کم شرطونه دی پورا کی پکې هغه مطابق به در کې وزن دی معلوم وي او صفاتونه معلوم وي. فضل ربی سے مفتی کفایت الله حلاک څنګه دی په دې لګ تشریح کوي. مفتی کفایت الله سوکته ما خو درته چاته پوسونه مونږ نه مکوي اول خدا مونږ پیژنو چې سوکته او بیا دا چې دی باندې مونږه تفسیرست نه ناس مسایلو تناسو مسایلو چې کوم فقہی مسایل یا غاب را لګا چې څومره ګران وستا په ذهن کې وي معاشیت سره تعلقي معاملات سره بدعت ته هغه را لګا جواب بدر کو. نمبر خدا دې کنه دا ورته وخه 091 52 30 330 اوس پیرن کولش دا یو ملګری وي نمبر راکا او مناظره لازمو
قبر ته بلاړ شي خو منظرې نوم به بیا نه والی تاسو یا دا څه وایي ته وایه زه بیا سوال وایم جی رحمت الله تپوس کوي چې یو کس هغه غسل کوي غسل وخت کې ته خولې ته او پوزې ته اوبه اچول هیر شي او بیا وروستو واچي خولې ته یا پوزې ته اوبه نو آیا دا غسل وشو که نه مفتی حفیظ الله صاحب دا سوال دی چې انسان غوښه خوړل حلال دی او که حرام وای کته دا دلیل پې وایي چې ولقد کرمنا بني آدم وحملنا وی دغه دلیل پې مه وایه نو دغه دلیل علما کرامو بیان کړی دی چې تقریم په وجه باندې انسان تقریم په وجه باندې دغه غوښه نشي خوړلی لکه آس غوښه چې دا هغه د تقریم په وجه باندې آس غوښه چې مونږ نه خورو د آس د تقریم په فضیلت چې به باندې مونږ جهاد کوو څه سوال دی یو سړی دی چې غسل وکړي غسلخانې نه بهر راووتو د پوزې خولې ته اوبه نه اچوي بیا دې واچي پوزې خولې ته د اوبه واچي نو ترتیب یې بدل شو خو غسل یې وشو مفتی صاحب نعیم خان صاحب چې مفتی صاحب زانی اگر حاکم بن عوامی کې اعتماد کر کیا حکم دی جواب مونږ درکړی چې یو سړی دی چې ښکارا باندې زنې کوي یا ښکارا باندې ګیره نشته ده او عوام ورسره ولاړ دي نو قیامت په ورځ به حوض کوثر کې نبی علیه السلام دله آب کوثر ورنکي او دی به نبی علیه السلام شفاعت نه محروم وي او دنیا کې به هم ذلیل آخرت کې به ذلیل چې دا دی بدینه سړي سره ولاړي علما کرامو په مقابله کې رحمان الدین صاحب دی وایي چې کله ذکر نه زما منیزي لوی بول سره نو د دې حکم څه وایي نه دا ودی دي د بیماری په وجه چې راځي دا ودی وي مزي او ودی په دې باندې نه واجبېږي چې کومه په شهوت سره په ټوپ سره وځي مانی هغه حکم هغه سره غسل واجبېږي تا بیماری سره چې کم ذکر نه وبزي نو هغه مزید دی هغه سره یا ودی دی هغه سره غسل نه واجبېږي جی خو پروګرام شروع تاسو تاسو کول غواړئ پلاره کلمون څنګه دی پلاره کلمون جایز دی ټول ازمکه چې دا نبی علیہ السلام فرمایي چې ماته ټول ازمکه چې دا الله پاک جمعات ګرځولې حدیث ته البته لاره کې چې خلک ګرځي تیریږي تور ته ودرېږي خلک ګناګاری کې داسې لمون بیا پکار نه لمون خو دي کیږي خلک ګناګاری کې ته ګناګاری خو چې لاره کله بند وي روډونه بند نو په کې لمون کول شي ټول ازمکه چې دا جمعات حکم دی سوې السلام علیکم جی څوک یې وایا او لګیان جی جواب مو درکړه حفیظ الله صاحب اور به دوباره بیا درکوم تاسو سوال مانګ پڑھاو کړو مفتی جواب اور دا حفیظ الله صاحب دی د ډایرکټ وی جواب غواړي نو مونږ درته وی چې انسان غوښه چې دا هغه خړلې نشي مونږ فقې کم کتابونو لیکلي چې انسان غوښه ولې حرامه ده هغه هم دغه آیات پیش کړه ولقد کرمنا بادي چې به انسان او د آس غوښه چې دا د تکریم په وجه باندې مونږ نه خورو نو دا علت چې دا ټول فقهاو بیان کړی دي نو مونږ درته فقې کم مسایل لا بیانو کړ یو لور د مور نه پتا پای خرسي دا نو یو دی وی مکرم خان صاحب چې یو لور د مور نه په پټه پای خرڅوي د دې څه حکم دی پای لور مور نه چې پټه خرڅوي او خپل ځان ته په سيزونه اخلي ګناګاریږي کا کور د پر سيزونه په اخلي نه ګناګاري البته کا موري بالکل د لانانو نفقه نه ور کوي نو سنه سپای خرڅول شي ځان د پر خپل خرچې د پر خدا کار بنه کوي مور سره تعلقات خکا هغه وی نجیب الله حارفل وی چې الله په انجیر او په زیتون قسم ولې خوړل د کې مفسرین مختلف توجیه پیش کوي دا چې انجیر او زیتون انجیر چې کم ځای کې پیدا کیږي د عیسی علی السلام مولود وو پیدا کولو ځای زیتون چې کم ځای کې پیدا کیږي الته موسی علی السلام پیدا شوی د په وجه باندې خوړل ځنه مفسرین وی چې نه د دې بوټي خپل د تکریم په وجه باندې فضیلت په وجه الله قسم خوړل نو مختلف توجیهات چې دا مفسرین پیش کوي
عبدالرؤف صاحب چې پنځپیریان وهابیان پیژنم مقلدین څنګه مخلوق دي مقلدین خدا غدي کنه چې امام ابو حنیفه چې کوم مسله نص ثابته نه یا نصوص کې تعارض وي نو بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې عمل کوي او غیر مقلدین هغه دي چې هغه په خپل سوچ باندې په خپل فکر نه په قران پیږي نه په حدیث پیږي خپل سوچ باندې کله یو وي کله بل وي کله یو غر سره وي کله بل غر سره غیر مقلدین دا او وزیر د صاحب چې کم ځای کې الله دې خپل کلی ته سلام او غلم راولا خپل کلی کې دې الله کاروبار نصیب پر روډ باندې په المنس کول جایز وي بار مونږ ورته ویلي پر روډ باندې المنس کول پزماکه ارزه کې پلارو کې کول چې لاره بندي خلک تیریږي المنس کول جایز دي د الله باندې بار دغه سوال ولې را لګي البته عمران خان چې دا ګیره نشته د سره ودرېږي نو قیامت کې به نبی علیه السلام شفاعت نه محروم ہے علماء کرام استاسو ولا وي زمونږ ولا وي الله دې رحمان الدین صاحب استاسو په علم کې هم برکت واچي کمې لارې چې دا وایي دا غچ لارې بند کړي دي دا خو ګناه ده لارې بندول ګناه لارې څه مقصد د پر بند کړي په دې باندې اوس غیر مقلدین نه پوهیږي مقلدین په پوهیږي زمونږه د فقه مسله دا ده چې لږ غزيات ضرر ختمولو د پر لږ ضرر چې دا هغه ته لږ غونډه ضرر چې دا کنه هغه ته مخ یعنی اب راخلي په لږ ضرر باندې ډیر ضرر ختمول شي لارې بندول ضرر دی خو په دې بندولو سره هغه لوی فائدې حاصلېږي د جمهوریت نظام کې نو لاره بندول یو ضرر دی خو دغه عمران خان چې دی یا کم نور حکمرانان دي د اسلام خلاف دي یا د منګي څومره جوړه کړې ده عوامو خلاف څومره نو د عوامو منګي ختمولو د پاره د نوکرۍ چې زیات شي بیروزګاری ختمولو د پاره چې د لارې کا بند شي او بیروزګاری هم ختم شي او دغه منګي هم ختم شي دا حکمران چې د اسلام خلاف سازشونه ختم کی نو دغه فائدې ډېرې دي نو ډېرې فائدې د پر لږ ضرر باندې عمل کول شي دا د فقه قاعده د غیر مقلدین په هر صورت په نه پويږي مقلدین به پوي شي او مفتی صاحب نعیم خان وایي چې سیک د پر مندر جوړول جایز دي ناروا دي خپل د جوړي تبه ورته نه جوړای امداد به ور سره نه کوي په مندر جوړول کې کینو چې څوک داسې کوي سیک سره یا هندو سره مندرونه جوړي نو دای د دنه دی قیامت کې دوی سره را پاسي که څوک ته کار څوک ته کنو شریف ته عمران خان بری کې ما درته وی چې د نور چې کم دین او شریف شو نو زرداری شو دا د خنقبین نه دی رغلی دا پاک خلق نه دی خود عمران خان نس کروڑهاب درجه زیات بهتر دي ځکه چې غلط کار کوي د اسلام په نوم نه کوي عمران خان اسلام په نوم باندې کوي نو چا راپوي کړي دي په کې اسلام نوم اخلاق کم غلط کارونه کوي هغه اسلامي نوم کوي مفتی حفیظ الله صاحب د علت کم کتاب ذکر کړي دي دا د فقې ټولو کې د بحر الرای کو ګورا او د سراسره شمی کې مشتا ده شمی کې شتا تاسو لګ کو سره وړه د جلد غو کم جلدو پهلا جلد کې شتا ښه مفتی حفیظ الله صاحب د شمی په مقدمه کې اوکسا دغه مسله ذکر ده ولقد کرمنا بنی آدم دا آیات هم ذکر کړي مفتی حفیظ الله صاحب یعنی او خنزیر ول نجس العين د قران نه ثابت نسنه ته انسان د تکریم د وای شمی ذکر کړي تاسو یو ګورئ په مقدمه کې د مولانا صاحب په مطالعه کې بل ورځ به چې ما تراغه قاری او طریقې من رغلی لارې بندول ما درته وویل چې یو ضرر دی خو لږ ضرر ډیر ضرر د فکولو لپاره لږ ضرر باندې عمل کول شي جایز دي دا د فقه مسله ده رشید احمد صاحب ته لکه چې غیر مقلد ته خو نه پوهیږي په دا مسله مقلدین په پوهیږي کا پنځ پیریان دي کا بریلیان دي کا دیوبندیان دي په پوه شوي دي چې لارې بندول لږ ضرر دی او ډیر ضرر ختمولو لپاره دا جایز دي دا الاشباح والنظائر هم لیکلي الضرر یزالو دا یو قاعده لیکلې ده بهر صورت دغه باندې مقلدین ټول پوه شوي شرعي سفر څومره مقدار دا حافظ هارون صاحب نجیب الله صاحب وی شرعي سفر څومره دی 80 کیلومتره پورې دی یعنی 100 میله 40
48 میل چې هغه جوړیږي 80 کیلومتر زیات نہ زیات 80 کلومیٹر پر شیزین و شری سفر. حافظ ہارون وچ آپ کو کس نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تقلید کرو؟ اللہ پاک رته ویلی. امام ابو حنیفہ نوم یې نه دی اخسته خو الله پاک قرآن کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و چې ته د عالمانو نه تپوس کوه چې نه پوهیږي. نو عالمانو کې مونږ هغه عالم نه تپوس کوو چې ټول عالمانو تکړه دی خدای هغه امام ابو حنیفه رحمت. او تاسو کله کونړ مولانا پښتنه کوي کله بجوړ مولانا کوي نو مونږه کوو امام ابو حنیفه دا قرآن الله رته ویلی او نبی علیہ السلام رته ویلی دي. فضل ربی صاحب مسلمان ته تکلیف ورکول څنګه دي لکه نن سبا جمعات تی علماء اسلام ما درته وی چې جمعیت علماء اسلام بیمارانو ته لار ورکوي مونږ اوریدلی دي او څوک تعلیم ته زیات لار ورکوي لږ تکلیف ته ولا عوامو ته خو د لږ تکلیف په وجه باندې ډیر تکلیف شه دی بیروزګاری ده او کومه بیروزګاری سره منګی ده او اسلام خلاف چې کم سازشونه دي دا ولا عوامو ته زیات تکلیف ختمي لک تکلیف په وجه باندې زیات تکلیف ختمول شي د فقه مسله ده که غیر مقلد دي نو نه دي شي پوي که مقلد دي نو امید دي چې پوي شي به لارې د کرسي د پر بندول شي ضیاء الدین یقینا چې کرسي درته ملاو شي نو ته بیا کله اختیار درته ملاو شي نو بیا امر بالمعروف و نهي عن المنکر بو اول با په دې جمهوریت حکومت کرسي غواړي نو کرسي د پر جدوجہد کول جهاد فی سبیل الله دی چې وای کرسي د پر ماته حاصله شي چې اسلام خدمت په کو د جهاد فی سبیل الله دی اول به کرسي درته ملوي کې رستو بیا په کرسي درته ملاو نشي نو بیا او کته وای چې مولا سره کرسي خون نه کوي به سره مسلمان نه مولا سره خون نه کوي نو چا سره خون کوي چې نه مولا سره گاډه خون کوي نو کرسي ور سره خون کوي د الله باندې امي سره ګیرای نیو سره خون کوي ارخیل د پناس وی په کرسي باندې عالم دی پنه کینی مونږ خو علماء کرام ګیره ولا خلق پګړې ولا په کرسي ډېر خون کې ښکاری او تا ته خو په نخ کړي سره مسلمان نه د ایمان نه د الله سو وینځل په دې خبره پر رشید احمد صاحب باندې درو مکله ویل پر رشید احمد صاحب باندې درو مفتی رشید احمد صاحب لیکلي دي چې په بدعتیانو پس علم نه کیږي مفتی رشید احمد صاحب چې ندی فتاوی رشید احسن الفتاوا کې لیکلي دي چې په بدعتیانو پس علم نه کی اوس بدعتیان په دوه قسم دي چې افراط کوي کمواله کوي او قضیتواله کوي د پس علم نه کی دا مفتی رشید احمد صاحب لیکلي مونږ دروغ نه وای الحمدلله عرفان الله سیفی زای لو یو مولانا فضل الرحمن صاحب زنده باد جزاک الله الله دنیا آخرت خیسته دا عبد الوهاب صاحب وی دا ډیزل څنګه دی دا ډیزل مسله دا سه دا چې مولانا فضل الرحمن صاحب په د پیپل په دور حکومت کې طالبان چې کوم اسلامي نظام نافذ کړي واغه ته به ډیزل استول په معاهده په وجبانی پاکستان سره معاهده وکړه پاکستان منلو نو هغه خارجه امور کمیټه چیرمنو د دې په دستخط پالته ډیزل تل حکومت پاډر باندې نو ځکه ورته خلک ډیزل وای نو په دې باندې هغه خلک چې دا اسلامي نظام باندې خفاو په طالبانو باندې نو هغه خپاو نو بس خپل غصای په دیو بس چې ولې ډیزل ورکای طالبانو ډیزل ما ورکوا یعنی چې دوی د حکومت ودري نو تر اوسه پورې هغه غصا دي لکه قادیانیان چې دی مفتی محمود صاحب ته مفتی محمود صاحب نه خفادي چې مونږ کافر کړیو ډیکلیئر کړیو سملای نو د پزوی باندې فضل الرحمن پس بدر دوی خو وفات شوی دی مفتی محمود صاحب او زوی ته بدر دوی هغه غصا ته نو کم خلک چې اسلام ته غصا راځي هغه مولانا فضل الرحمن صاحب ته سوي ډیزل وي څوک چې اسلامي حکومت ته طالبانو حکومت ته غوسه راځي هغه فضل الرحمن صاحب ته ځکه ډیزل وای چې په دې باندې خپل غوسه وباسي عرفان الله صفی صاحب جزاکم الله اسماعیل محمود صاحب څوک چې دینی علم نه څوک معنی کوي شریعت د دوی باره کې سوي څوک چې دین نه یا د اسلام نه یا د منظور ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها څوک چې دا کوي الله وې تویل دین لوی ظالم بل شي کړه لوی ظالم دی ګناګار دی دیوبند احناف وی شریعت په مقابله کې جمهوریت شریعت په مقابله کې جمهوریت نه دی کنه د الله بندگانو لکشانته غیر مقلدین متخکاره شریعت د زندګۍ ولاره د مونږ تیرو او جمهوریت یو طریقه ده پاغه باندې طریقه انتخاب ده پاغه باندې مو حکمرانان چې کم دي هغه منتخب کو شریعت خو ډیر فرق دی څنګه اصول لکو
دا یو بل تضاد خو نه دي کنه، جمهوریت او شریعت د یو بل تضاد قطعا نه دي. مولانا عبداللطیف مشوانی صاحب په جمعات کوارټ کې مو مسجد شهید کړی. دا چا شهید کړی؟ دا ډېر ګناهګار دی چې جمعات شهید کړی. عرفان الله صفی صاحب الله دې تعالی اجر درکړي. ان شاء الله موږ دعا کوو چې الله دې ستاسو ټولې مسلې حل کړي. مفتی حفیظ الله صاحب د کتاب عبارت راوخیا. اوس خو تعالی کتاب چې راغله ما درته وښودله شمی مقدمه وښیه. مقدمه وګوره خو دومره نه ده که نه ده. شمی مقدمه کې یو څه لیکلي شوي دي چې د خنزیر کراهت چې ده په نص سره دی حرمت او د انسان په تکریم سره دی. شمی مقدمه کې لیکلي دي، ته لږ شاندې خو ګوره که نه. نعیم خان صاحب مفتی صاحب عمران خان کې خنزیر کې نه کوي جایز نه دي. چاته چې خنزیر وایي سپی وایي انسان ته. او اولئک الانعام دا مطلب چې د انعام په شان باندې ورته ویل شي چې دا کارونه چې دي دا ځناورو په شان دي. داسې ورته ځناور ورته نشي ویلی. جنازه کې ثنا ویل څنګه دي؟ ارسلان صاحب ویلی شي جایز دي. مولانا فضل الرحمن صاحب زنده باد. محمد عاقب صاحب چې پیسو باندې څومره وخت تیر شي زکات په فرض کیږي چې یو کال په تیر شي، اسلامي کال چې کم په تیر شي نو بیا په دې باندې زکات واجبي. عبداللطیف مشونی صاحب تاسو معتزله یې. څوک چې معتزله یې هغه پسې لمونځ نه کیږي. ولی الله منیب صاحب وایي چې په کوم ځای کې لیکلي دي چې پنجپریانو پسې لمونځ نه کیږي. ته په پوهېږې نه اصول یې لیکلي دي چې بدعتیانو پسې لمونځ نه کیږي. نو بدعتیانو کې چې څوک کمی هم کوي، افراط کوي یا تفرید کوي، دا دواړه پکې شامل دي. که پنجپریان دي که بریلیان دي، اصول یې ذکر کړي. عید میلاد النبی مناو کول دا بدعت دی. ایاز علي نارنجي صاحب چې عین عبادت ورته وایي دا بدعت دی. گویا کې نبی علیہ السلام دی ثواب نه نو خبر او تاسو په خبر شو، صحابه کرام نو خبر، تاسو خبر شو. سوي مفتی حفیظ الله صاحب تا خو ما سره په ټلیفون خبره وکړې، تا ما ته ټایم راکړ چې زه مناظرې ته راځم. نو ته رانغلې اوس بار بار سورونه لګې په دا کومنټس باندې جواب مونږ درکړه د تکریم والا د انسان والا. تا خو ویل زه مناظرې ته راشم نو ته کله به راځې؟ الله بنده نمبر زما در سره دی، ستا نمبر زما سره دی. تا ویل درځم مفتی ابل یاد او سنه ما یو ابل مفتی سه دی چې بار بار ویډیو کوي. دا د یاد او شرزی باندې نه د هغه غو نه ترغله د الله بنده قیامت چې ولګي تاسو چاته به مناظرې ته نه کینې. ځکه تاسو مفتی ندیم صاحب دومره وای راولې چې بیا به چا سره نه کینې مناظرې ته. السلام علیکم. عبدالرؤف صاحب سوي دا مونږه امام ډیر نیک انسان دی، خو جمیل مون صرف 2 رکعات فرض او کی سنت نه کوي. ما ته غصه پې راځي. نو ته ویل په غصه کېږي ابه کور کې کوي کنه، کور کې کول سنت خدا دي چې په کور کې به کوي، په دې باندې غصه مکو. اسماعیل محمد وی په منبر باندې چا توهین کول څنګه دی؟ جایز نه دی. چا توهین بنه کوي، اهانت انسان بنه کوي. فقیر بیشتی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر شیخ غوندې چلاک او شهرت پرستی. شهرت پرستی د پر مون خو نه لګیا، مون خو لګیا چې تاسو له فقهي مسایلو جوابونه درکو. کته په څه اعتراض وي، کتاب غلط مونږه مسله کړی نو مونږه په ویل شي. نو رب درد مو وای ګناګاری. مشونی صاحب وایي چې مفتی صاحب په شریعت کې دننه چې څوک حنفي او بل شافعي او بل حنبلي څه شی وي بل حنبلي کوم یو ټیک دی؟ څنګه سوال دی تیر شو؟ دا په کوم دلیل باندې وایي زه هم پلی؟ دا ما درته وی چې الله قرآن کې ویلي چې تاسو علما کرام ته تپوس کوئ چې کوم ځای کې نص نه وي راغلی یا په نص کې تعارض وي.
نو مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله پسې زو ځنه امام احمد بن حنبل ولا چې کم قول مانی کم ځکه چې هغه قیاس کړي نو دا قرآن حکم دی حدیث حکم دی په دې باندې زمونږ یو ویډیو شته ده څلور مذهبونه څنګه جوړ شوي دي زمونږ په پیج باندې وګوره زمونږ یو ویډیو شته د څلور مذهبونه څنګه جوړ شوي دي او په دې باندې یو بهترینه ویډیو زمونږ استاد مولانا حسن جان رحمت الله علیه ده په فیسبوک باندې چلیږي څلور مذهبونه څنګه جوړ شوي ډېر ښکلی تحقیق پې کړی دی جمهوریت دیوبند احناف وایي چې جمهوریت د چا دا دیوبند احناف چې کم دی حنفي به غالبا خو دیوبندي نه دی دیوبند احناف ځان سره لیکلي دي دا ماته دیوبندي نه ښکاري دیوبندي وایي کې ډېر فقاهت او بصیرت وي دا سوالونه کوي چې سره د فقاهت او بصیرت نه خالي دی لکه غیر مقلدین د پنجپیریان داسې دي لکه غیر مقاخر به غیر مقلد هم شي دی وایي جمهوریت د چا د لاسه جوړ شوی قانون جواب وضاحت سوکه زما لز ځله مې ته وایي چې جمهوریت بیل شی د شریعت بیل شی جمهوریت طریقه کار دی چې حکمرانان مونږ په انتخاب کوو او شریعت چې دا یوه لاره د دین ده نو تا ته بس څه شی وښوي نو ته غیر مقلدین شول یا پنجپیریان شول دا نشي پوهول کرامت افریدي صاحب وایي چې پګړی وضاحت او پګړی سنت ته عام حالاتو کې هم په لمانځه کې هم پګړی په سره وه یا ټوپۍ په سره تور سر مه ګرځه د غیر مقلدینو په شان مفتی صاحب مسله دا ده چې دوه رونه دي حافظ سیف الله ولا وګوره څه وایي سیف الله وایي چې دوه رونه دي یو خور دی د خور واده شوی دی بیا د خپل حق څه نه ویل خو چې کله رونه بچي وشو او ورور پکې مړ شو او خپل مالونه یې تقسیم کړل اوس خور رور او رونه خلاف شي دا مقصد دا دی چې امر خور څه نه وي چې کله هغه یو ورور پکې مړ شو ډېر وخت پس میراث چې نه یې ورکړی که نه نو په دې کې زمانې ته اعتبار نشته چې ډېره زمانه تېره شي میراث کې زمانې ته اعتبار نشته نورو مسایلو کې شته مقدمو کې چې وخت پې تیر شي مرور زمان په وجه باندې هغه ناقابل سماعت وي خو د میراث مسله چې دا قیامته پورې چلیدلی شي ورکوی به میراث چې نه دی ورکړی ورکه ورور دی وفات شوی دی هغه غاړه به خلاصه شي خور لا او لوریانو لا حق ورکوي چې کم حق الله د دوی مقرر کړی دا بدعت ولې برهان اولوي حنفي صاحب وایي چې حنفي خو نه ځکه چې احناف خو میلاد ته ثواب نه دی ویلی تاسو ورته برهان اولوي حنفي وایي چې بدعت ورته میلاد ته چا ویلی دي نو که ته حنفي وی نو ته پوه شوه احناف ورته بدعت ویلی دي کن احناف ورته سنت یا مستحب نه دی ویلی ښه یا تاسو ځان نه جوړ کړ دا مسله دا څه وایي د سند د قومي مدرسې دی مونږ د دوره حدیث حسن جان صاحب سره کړی او کوړي نه مونږ هغه کړی تخصص کړی شاید چې دا مسلې ته پوسټ کړی مومن ماهر وایي چې زنو پنجپیرانو سره پی ټی آی ولا تبادی الله دې خپل رحم وکړي امین امین دعا ورته کوه عید میلاد النبی بدعت ته کنه مونږ ویلي چې دین یو شی دین کې نشته نو ته ورته عین دین یا عبادت وایي نو دا بدعت ته کنه نو څه درته جواب درکړو دی الله بنده او د ربیع الاول ولا یو ویډیو شته زما په هغې باندې مونږ به بحث کړی دی 15 منټه دی وایوره په د پیج کې دننه نشته اوس وایه جمهوریت او خلافت یو طریقه کار دی د شورا نظام د شورا طریقه سره مونږه انتخاب کو یو جمهوری طریقې سره کولای شي دا کفر نه د ګناه نشته کما فتوا دیوبند احناف مونږ غلطه دغه راته ووایه او کتاب حواله راکړه چې دې کتاب کې دا لیکلي او تا غلطه مسله وکړه تا ته به الله اجر درکړي که تا مونږ ته وښودل دا باندې څه وشول په دغه کومنټس باندې ته راکړه ته آصف پنډې نه دا تپوس کوي چې د غیر مقلدین جنازې په مانځ کې سوره فاتحه وایي د دې څه سوره فاتحه که ته ووایې ویلی شي جایز دي خو احناف مسلک دا دی بهتر دا دی چې سوره فاتحه پکې نه وایي سوره فاتحه دعا په نیت باندې پکې ویلی شي جایز دي خو بهتر دا دی چې کومه جنازه ده مونږ درته ووایل سبحانک اللهم بیا درود شریف او بیا نه بعد الله مغفر لحینا دغه وایه دا صحیح قرآن او حدیث باندې برابره ده سنتو باندې نجیب الله صاحب وایي چې دکان یې میټۍ خرڅول څنګه جایز دي ولې میټۍ خرڅولو کې څه ګناه ده
المهند علی المفند چا لیکلی دی رشید احمد. دا علماء دیوبند چې کم علماء هغه موجود خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله لیکلی دی خو ټول علماء دیوبند په دې باندې متفق کو دستخطونه یې کړي. اشرف تنوي صاحب پې کړی دی او نور علماء کرام دیوبند علماء دیوبند چې څومره عقاید دی هغه المفند علی المهند علی المفند کې جمع دي. څوک چې المهند علی المفند خلاف عقیده هغه بدعتي دی دیوبندي نه دی. اهل سنت والجماعت سره هغه ست تعلق نشته سه دروغ وي. دعا وکړه امین الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام. یا الله زمونږ سمین چې څومره دی یا الله په علم کې په عمر کې برکت واشه. یا الله زمونږ قرآن او حدیث پوهه نصیب کړي. یا الله قرآن حدیث باندې په سنت باندې عمل نصیب کړي. یا الله بدعاتونه مونږ ټول مسلمانان په امان کړي. یا الله چا کاروبار نشته یا الله حلال کاروبار نصیب کړي. چا کاروبار شته کاروبار کې برکت. کم بهر ملکونو کې زمونږ رونو دي یا الله خپل وطن ته سلام او غنیم راولي. خپل وطن باندې ثواب وکړي. چا اولاد نشته یا الله نرینه اولاد نصیب کړي. یا الله چې چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه نصیب. یا الله علماء کرام طلبه کرام چې په مدرسو کې په کومه شوبه کې دي کم ځای کې نیک مسلمانان دي یا الله ټولو شوبه حفاظت فرمایي. یا الله خانقاه حفاظت فرمایي. مدرسو حفاظت فرمایي. تبلیغ حفاظت فرمایي. یا الله زمونږ علماء کرام چې په کم ځای کې سیاست کې دي په کم ځای کې دي یا الله حفاظت یې فرمایي. یا الله غلبای نصیب کړي. یا الله عزت یې نصیب کړي. یا الله د دین او د دین علماء کرام یا الله عزت نصیب. یا الله څومره بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب. یا الله دعا فرمایش چا کړی دی یا نه د کړی بیماران دي شفا کامل عاجله معذور دي معذورتیا ختم کړي. یا الله څوک قرضداري دي قرض نجات ورکړي. یا الله زمونږ بیروزګاری ختم کړي. یا الله مهنګای ختم کړي. زمونږ ملک امن او امان راولي. زمونږ ملک نه فرقوریت ختم کړي. دهشتګردي ختم کړي. زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ او دائم کړي. یا الله افغانستان کې اسلامي نظام نافذ او دائم کړي. مجاهدینو امداد فرمایي. کشمیر کې مسلمانانو امداد فرمایي. یا الله په ترکی کې شام کې مسلمانانو امداد فرمایي. دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو ته غلبه نصیب کړي. زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ او دائم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.